بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعجاز القرآن پبارکی پرون دو دلائل تقریبا ویلی شویو. یو خبر خداوا چې قرآن د الله کلام دی، نو د الله تعالی مثال نشتا، نو د الله تعالی د کلامم مثال نشتا. الله بے مثال دے، نو د الله تعالی صفاتم بے مثال دی، او قرآن خو کلام الله دے، د الله صفت دے، نو دا بے مثال دے. دویم دلیل د اعجاز القرآن داو چې قرآن مجید کې د انسان د ژوند مسائل بیان شوي او په داسې انداز کې بیان شوي دي چې هغه د انسان د مسائلو حل پیش کوي او د هرې مسئلې حل پیش کوي او یو جامع او یو مکمل ضابط حیات پیش کوي دنیا ته. نو د دې د مقابلې بیا څه معنا ده؟ سړی د دې مقابله کوي نو څنګه به هغه به بل قسم یو جامع نظام پیش کوي، نو هغه جامع نظام دی نشي پیش کولی. جامع نظام خو پیش شوی دی، او کدی د هغې جامع نظام په مقابله کې څه شی پیش کوي نو هغه به نیمګړی ناقص به وي. نو دا خو څه د سړیتوب خبره نه شوه چې سړی د داسې کتاب مقابله کوي. دا مقابله کول د عقل نه څه بعیده غونته کې خبره، یوازې دا نه چې نه کېږي بلکې دا کول د سره په کار هم نه دي، ځکه د جامع نظام په مقابله کې ناقص نظام پیش کول دا خو څه عقل او څه سړیتوب نه دی. درېمه خبره چې ډېره زیاته ضروري ده د اعجاز القرآن په سلسله کې، نو هغه دا ده چې قرآن په حقیقت کې د انسانیت سازی کتاب دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارنامو کې لویه کارنامه انسانیت سازی وه. تاسو ګورئ انسانان چې څومره مشهور انسانان دي او غټ خلک ورته ویلی کېږي، نو د هغه غټو خلکو څه کارنامې ځکه ورته غټ خلک ویلی کېږي. د جرنیلانو او د فوجي قائدینو غټې کارنامې دا یي چې ملکونه فتح کړي. څوک فلاسفرانی نو هغه فلسفې پیش کی، دنیا ته نظریات پیش کی. مصنفین چې دی نو هغه تصنیفات وکړي او کتابونه ولیکي. انجینیران او مهندسین چې دي هغه بهترین تعمیرات وکړي او آبادۍ وکړي او آبادۍ جوړې کړي، او دا ټول بیا په تاریخ کې یادېږي. لیکن د انبیاو کار چې دی هغه آبادۍ جوړول او یوازې نظریات پیش کول او یوازې ملکونه فتح کول نه دي. دا کارونه خو نور خلک هم کوي. ملکونه خو سکندر اعظم هم فتح کړي، آبادۍ او تعمیرات خو یورپیان هم جوړوي، مغربیان هم جوړوي، مشرقیان هم جوړوي. نظریات او افکار خو یونانیان هم ډیر زیات پیش کړي دي، څه قابل عملی او څه قابل عمل نه.
بلکې اکثر خدا سي چې هغې د عمل سره اډو څه واسطه نه وي، خو په هوا کې څه خبرې کوي. د ټولو نه ډېر زیات اهم کار او ضروري کار هغه دا دی چې د دوه خپې ګرځېدونکي بني آدم نه انسان جوړ کړي، چې انسان هر څه شي خو انسان نشي، نو دی د خپل پیدایش مقصد نشي پوره کولی. او انسان ته انسانیت نه فاتحین وښود، نه جرنیلان وښود، نه حکمرانان وښود، نه انجینیران وښود، هغه ورته انبیا وښودلې. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارنامو کې لویه کارنامه داسې نه وایم چې یوازې دا یې کارنامه ده، نورې کارنامې هم کړي، ملکونه یې فتح کړي دي. ته به وایې چې سکندر اعظم هم ملک فتح کړی دی، نو ما یې د سکندر اعظم د فتح او د محمد رسول الله د فتح په منځ کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی. سکندر اعظم د څه دپاره دنیا فتح کړې وه؟ یا به شوق و چې په دنیا کې د ټولو نه لوی فاتح جوړ شم، نو دا چې څه خلک یې په جنګونو کې مړه کړل، نو دا د ده د شوق نظر شو. او یا به د دنیا خزانې او ملکونه او ځمکې په قبضه کې راوستل مقصد و، د دنیا ډېر دولت یې په قبضه کې راوستل مقصد و، د خلکو په وسایلو یې قبضه لګوله، یا خامخا یو قوم له او څه خلکو له شکست ورکوه، په هغې باندې ځان اوچت ګڼه. او دا قسمه خبرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فتوحاتو کې اډوې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځمکې د دې دپاره قبضه کړي دي چې خپل اقتدار پې قایم کړي او خپل ذاتي بړایي او ذاتي لویي پې قایمه کړي، بلکې دې دپاره یې قبضه کړي دي چې د الله تعالی خدایي پې قایمه کړي، او نه د دې دپاره قبضه کړي دي چې د خلکو په وسایلو قبضه وکړي چې خپل مال او دولت زیات کړي، بلکې د تمامو فتوحاتو باوجود هم په مړه ګېډه ډوډۍ نه ده خوړلې، او نه خپلو بچو ته څه مال او دولت پرېښودی دی. او که څه لږ ډېر پاتې و نو وایي ما ترکناه صدقة، موږ نه چې څه پاتې شي دا ټول د خدای مال دی، دا د ټولو مسلمانانو. او چې فتح یې کوله نو غرور پکې نه و، تکبر پکې نه و، لویي پکې نه وه. مکه معظمه چې فتح کوله نو سر یې ښکته نیولی و. نو دا خو د فتوحاتو او د فتوحاتو په منځ کې فرق دی. نو د دې فرق بنیادی وجه دا ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د انسانانو نه انسانان جوړول، انسانیت سازی کوله، محسن انسانیتو. ټولې دنیا ته یو داسې فکر ورکړو او هغه فکر یوازې ورنه کړ بلکې عملاً یې ورته وښودو. عام فلسفیان خو صرف فکر ورکړي، بیا د دې نه نه خبر چې دا به په عمل کې راځي که نه به راځي، او په عمل کې ممکن دی او که نه دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وی نو هغه عملي کړه، داسې خبره ونه کړه چې هغه په عمل کې نه راتله، هسې هوایي خبرې هوایي فلسفې ونه جنګولې، ناقابل یقین او ناقابل عمل خبرې پیغمبر نه دي کړي، داسې خبرې نه دي کړي چې هغه په عملي دنیا کې ناکامې شي. انسانان ناکام کیږي خو د پیغمبر خبرې نه ناکام کیږي. دا نکته چا نه ده زده کړې نو بیا اعتراضونه کوي، ځای په ځای لګیا د خبرې نه خبر نه وي. نو خلکو دا اعتراض کړی و چې یاره د خلافت نظام خو 30 کاله وچلېد، بیا وروسته ونه چلېده، نو د دې معنا دا ده چې دا نظام ټیک نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلک تیار کړي چې بس هغه خلک نه و نو بیا یې سم نه و، دا اعتراض کړ. نو مولانا مودودي رحمه الله د هغې د جواب کوشش کړی دی او خلکو په هغې جواب باندې خفه شوي دي. نو خفه کېږي دي چې غلطي او کمزوري په اسلام کې نه وه او د پیغمبر په خبره کې نه وه او د الله په خبره کې نه وه، غلطي په خلکو کې وه. خلک که لوی خلک یې خو څه پیغمبران نه وو. نو په دې خبره که سړی په سړه سینه غور وکړي نو دا خو د ایمان نښه ده.
دا خو د زړه کې دننه چې مضبوط ایمان نو الله سره دا خبره کولی شي. خو چې کوم خلق د الله او رسول په ځای باندې په نورو خلکو ډېر زیات مینی، اگرچه خلق په اسلام کې ډېر لوی خلک دي، خو د الله او رسول نه مرتبه رسټ وي. صحابه لوی خلق دي، هر چا نه لوی دي، خو د پیغمبر نه لوی نه دي او د قرآن نه لوی نه دي. نو دا خبره بنیادی ذهن کې کېنول غواړي چې آیا دا اعتراض چې راځي چې خلافت ونه چلید، که ته وایې چلیدلی دی نو ته رامخې ته شه، موږ نه په پوی که چې څومره وچلید. بیا حدیث کې خو راغلی دي چې 40 کاله به خبره به ختم، 10 کاله به بیا به خبره ختم. او د ټول امت په دې باندې اجماع ده چې خلفای اربعه ورته وایي، خلفای راشدین دی، خلفای اربعه ورته وایي. اهل سنت والجماعت خو په دې اجماع ده. نو که ته څه نوې خبره پیش کړې نو هغه وکړه چې ته څه وې. نو دا 10 کاله نه بعد بیا ولې ونه چلېد؟ نو دا په اسلام کې غلطي وه. ته بیا په سړي کې غلطي نه وه، نو بیا به مطلب دا چې په اسلام کې به غلطي نو په دې عقیده لري چې په اسلام کې غلطي وه، د پیغمبر په تعلیماتو کې غلطي وه. نو ته داسې ووایه ستا خپله خوښه ده، بیا د خپل ایمان طول ته ګوره بیا چې څومره د ایمان په کومه مرتبه کې. او مولانا مودودي رحمه الله دا خبره غوره کړه چې هغه وی چې نه، زما د عقیدې مطابق خدا ده چې اسلام اوس هم قابل عمل دی، د پیغمبر خبره هره یوه په هغه وخت کې هم قابل عمل وه، اوس هم قابل عمل ده. د پیغمبر په هېڅ خبره کې هېڅ نقصان نه و، او کمزوري د خلکو نه وشوه. خلک لوی خلک وو، هغه لویوالی په خپل ځای باندې دی، خو د لوی سړي هم غلطې خبرې ته غلطه ویل غواړي. دا معنا نه چې سړی یو ځل لوی شو نو د هغه هره خبره په هغه به ته اوس ایمان راوړې. او د لوی معنا دا ده چې بس په دماغو کې به یې کښېنې او د هغه سره به اختلاف نه کوې. دا ترجمه نه ده. لویوالی هم په سړي کې، او که غلطي او کمزوري هم ترې نه کېږي، او دا غلطۍ او دا کمزورۍ په وجه د هغه په هغه لویوالي کې فرق هم نه راځي. د چټاکۍ غلطۍ په وجه باندې چې د سړي په منونو نیکۍ وي نو په هغې منونو نیکو باندې هېڅ فرق نه راځي. او د مولانا مودودي رحمه الله عام فکر هم داسې و. ما ته یاد دي زه په هغه مجلس کې حاضر وم، اگر چې ډېر کشر وم خو په هغه مجلس کې زه حاضر وم لاهور کې، چې د مولانا مودودي نه چا تپوس وکړو چې ستا باندې خلک ډېر زیات اعتراضونه کوي او ته چاله جوابونه نه ورکوې، دا ولې؟ نو خلک د هغې نه دا معنا والي چې دا اعتراض په تا کې شته، دا غلطي په تا کې شته، د هغې نه لوی نقصان جوړېږي او غلطي یي نه. نو مولانا مودودي رحمه الله وی چې د دې خبرې خو ما بار بار وضاحت کړی دی، خو چې تاسو نه قلارېږئ نو بیا به یې وضاحت وکړم. نو یې 3 وجې دي چې د دې وجې نه زه جوابونه نه ورکوم چاله. وی اوله وجه خدا ده چې دې خلکو کې دا خلک اکثریت وزګار دي، د دې څه کار نشته، د دې د ژوند څه مقصد نشته، او زما د ژوند ډېر لوی مقصد دی او ما ته ډېر کار پروت دی. نو دی په خپل هم د دین کار نه کول غواړي او ما هم د کار نه وباسي، او ما ته ډېر زیات ضروري کارونه پراته دي، نو زه په دې خبرو کې ځان نه مشغولوم. دویمې وی چې په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه ډېر پاک خلک دی او ډېر نیکان صالحان دي او ډېر لوی مرتبې والا خلک دي، ډېر لوی علما دي او د هغې ډېرې زیاتې نیکۍ دي، او هغې د غلط فهمۍ په بنیاد باندې زما مخالفت کوي. نو که د هغوی نه زما په دې مخالفت کې او په ما باندې په اعتراض کولو کې څه غلطي وشي نو د هغې نیکۍ دومره ډېرې دي چې دا وړه غلطي به ورته الله تعالی د هغه ډېرو نیکو د وجې نه معاف کړي. خو که زه په جواب ورکولو کې غلطي وکړم او د هغې بې ادبي وکړم نو زما دومره نیکۍ نشته دی چې زما د هغه ډېرې نیکو په وجه الله تعالی ما ته دا غلطي معاف کړي. دا یې دویم جواب وکړو. ته اندازه لګوه چې د مولانا په ذهن کې د دې اهل علمو څومره لوی عظمت او احترام. او دریم جواب یې دا وکړو چې ټولې فیصلې په دنیا کې نه کېږي، آخرت کې به فیصلې کېږي، د فیصلو ورځ آخرت او قیامت. او قیامت له زه هم روان یم او دا ټول خلک هم څه روان دي او څه تللي دي. لہذا تاسو ولې د دنیا ټولې فیصلې په دنیا کې کول غواړئ؟ د فیصلو ځای خو آخرت دی. نو د الله مخې له مونږ هم روان یو او دوی هم روان دي او هلته به د الله تعالی په دربار کې به ټول حاضر یو او الله به فیصلې کوي. نو په تاسو ولې دومره تعدي ده چې تاسو ټولې فیصلې په دنیا کې کول غواړئ؟
بهرحال دا خو ضمني غوندې خبرې راغلې، دا تفصیلات به راځي رستو، خو مطلب مې دلته دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانیت سازی کړې وه او قرآن انسان ساز کتاب دی. په دنیا کې یو کتاب داسې نشته دی چې هغه کمی پوره کړی او هغه مقصد حاصل کړی، د هغه مقصد د پاره راغلی چې کوم مقصد د پاره قرآن راغلی. په دې موجوده دنیا کې هم د فزیشن او د سرجن، د طبیبانو او د معالجینو د جوړولو د پاره کالجونه او یونیورسټۍ شته، د انجینیرانو د جوړولو د پاره کالجونه او یونیورسټۍ شته، د ساینسدانانو د پاره او د مورخینو د پاره او د دنیا د علومو د زده کولو د پاره دنیا ادارې دي، د آبادۍ د جوړولو د پاره او د خښتو جوړولو د پاره هم کارخانې شته، د بجلۍ د جوړولو د پاره هم بجلیګرې شته، او د هر سامان او د کپړې او د پیزار او د ټوپۍ د جوړولو د پاره څه کارخانې دي. خو که کارخانه نشته دی، د انسانیت سازۍ کارخانه نشته دی چې دا په دوه خپې ګرځي، دا بې شمېره چې د دې نه د سړي زامن جوړ کړي، چې دې ته انسانیت وروښیي. دا کار چې دا په دنیا کې دی او په دنیا کې په انسانانو کې څه انسانیت دی، نو د دې بنیاد د پیغمبرانو تعلیم دی او د دې بنیاد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم. دا خبره ذهن کې کېنول غواړي چې په دنیا کې چې دا څه اخلاقیات شته، څه نیکۍ چې په چا کې شته، څه د سړیتوب څه خبرې چې په چا کې شته، د دې ټولو خبرو بنیاد هغه د انبیاءو تعلیمات دي. او په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د قرآن مجید بیان، دا یې بنیاد دی. څوک یې مني او که څوک یې نه مني، که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، خو دا هغه اثرات دي چې په دې ټوله دنیا باندې اسلام ورغورځولی دي. او اسلام داسې څه د ګوټ دین نه و، او نه داسې چېرته کې څه د ملنګانو، د درویشانو او د فقیرانو نظام و چې چېرته په ګوټونو کې به څه خلک ناست وو. نه، اسلام په سلونو کاله په دې دنیا باندې حکومت کړی دی، د دنیا په درېیمه حصه باندې، په درې حصې دنیا باندې حکومت کړی دی. نیم یورپ د مسلمانانو سره تقریبا، د دې ترکیې نه نیولې تر د هغه فرانس او د سیسلي پورې، او د سپین خو تقریبا 800 کاله خواوشا، او دا بر صغیر، نو دا خو د دنیا په ډېره لویه حصه باندې، او تقریبا ټوله افریقا او تقریبا د ایشیا ډېره لویه حصه، دا په چین کې چې دا اوس کومه علاقه ده سینکیانګ چې ورته وایي کاشغر، دا هم د مسلمانانو په حکومت کې شامله وه، او دا تقریبا د چین ډېره لویه علاقه ده. د پاکستان یو په 2-3 خو به دا یو صوبه دا وایي، دا سینکیانګ صوبه. نو دا هغه علاقې دي چې په دې ټوله دنیا باندې مسلمانانو حکومت کړی دی. نو د مسلمانانو اخلاق او د مسلمانانو کردار او د مسلمانانو خویونه او عادتونه دې په دنیا باندې ډېر لوی اثر اچولی دی. په دې موضوع باندې ډېر ښه کتابونه لیکلي شوي دي، تر دې چې انګریزانو هم په دې باندې کتابونه لیکلي دي او مسلمانانو هم په دې باندې کتابونه لیکلي. نو هغه مطالعه چې ته کوې نو تا ته به پته لګي چې دنیا باندې مسلمانانو کوم اثرات اچولي، علمی اثرات، اخلاقی اثرات. نو دا بنیادی کردار د دې قرآن دی او د پیغمبر دی. داسې قسمه کتاب چې نو دا کتاب مقابله ممکنه نه وي، او تر اوسه پورې موږ داسې څه نظام پیدا نه کړو، داسې نصاب تعلیم هم پیدا نه کړو د قرآن او سنت نه علاوه، او نه دنیا داسې موږ ته وښې ثابته کړه چې هغه کار وکړي چې کوم کار قرآن کوي، د انسانیت سازۍ هغه ذمه داري پوره کړي. دا هغه وجه ده چې د دې په وجه باندې قرآن مجید معجز کتاب دی، او نورم بے شمیره وجوهات دي، خو هغه خو ته په کتابونو کې هم کتی شي مطالعه چې کې اعجاز القرآن په نوم باندې په دې علوم القرآن کې یو باقاعده موضوع ده، نو هغه بیا ګوره ځان له تفصیلات. او بیا په تاریخ کې دننه چې قرآن نه کم خلق متاثر شوي دي او په کومه طریقه متاثر شوي دي، نو 2 واقعات پکې ډېر اهم دي، خو د هغې 2 ځان له ځایونه دي، هغه په هغې کې به راشي.
سورہ حام میم السجدہ کے بعد عتبہ اغا واقعہ راشی چی عتبہ دا قرآن نسنگا متاثر شو دارنگی رستو بعد ولید اغا خبر راشی چی ولید سے قرآن مجید نسمرا متاثر شوے رہے اغا دا قرآن پا بارکے کم الفاظ ویلی دی دا بیلا خبر دا چی اغا دا یو سازش پا نتیجہ کے دا اسلام نا بند کرے شو ابو جہل یو زبردست سازشو کو دا ولید اسلام ترا نزدے شوے او دے دا سازش پا نتیجہ کے دا اسلام نواڑو نو اغا تفصیلات بیا رستو راجی انشاءاللہ دین بعد یو بلا موضوع دا چی اغیتا منہج او طریقہ دا تفسیر القرآن وی مون خود قرآن مجید نہ مفسرین یو او نے تفسیر کو مون خود بیانون کیو چی بل چا سے بیان کردی نو آگا بیانو دا بیل خبر دا چی بعضی وقت سڑے بیان کئی نو سخپل رائے لری دا کلا صحیح او کلا خطائی نو آگا بیانول خود پکاری طول علماء بیان کردی نو دا دے زمانے او طالب علم بیان کرنو سو گناہ خو نشو او دیده دانستا غلطی خو چی نئی نو اللہ تعالی معافیم کئی کہ غلط خبر سڑے ہو کی خدا اصول ازدہ کول غواری چی قرآن مجید پر ڈیرو معاملاتو کی دا نورو کتابونو نا جدا دے مثلا اول خدا را چی قرآن مجید دا سی کتاب نہ دے چی اگا دا نورو کتابونو پشانتے پس خاص موضوع پس خاص ترتیباتو باندے راغلی دا تصنیف خو نہ دے دا خود تنزیل دے دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جون کے پر درش کالا کے موقع با موقع دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ ہدایات و احکامات راغلی س احکامات دا سی دی چی اگا دا غیر پارا سبب نزول شتا اسباب النزول برستو وایو او صدا سی دی چی اللہ تعالیٰ پر خپل خوخبانے از خود بعض احکامات را لی گلی دیا گرچہ بظاہر دا غیر پارا سے سبب و وجہ نوا خدا یو وجہ کافی دا چی دا انسان ہدایت مطلوب دا انسان دا ہدایت سر تعلق لرم کی چکم خبر اللہ تعالیٰ ضروری گھن لینو غیر آنے نازل اکڑا پا یو موقع یو خبر نازل اکڑا پا بلا موقع بلا نازل اکڑا او پا دے مانے پا دے قرآن مانے دا عمل کولو پا دے دوران کی چی بعض مسائل را پیدا کیدل پا دے لارا کی چی بعض مشکلات را پیدا کیدل نو دا آغی مسائلو دا حل پارم اللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہدایات را لی گلی دی نو دا آغی دا پارا خصوصی شان نزول با موجود نو دے قرآن مجید کے اگر ترتیب نشتا چکم ترتیب پا اگر عام کتاب کی جسڑے پا یوزے کے زان لکینی او پا یو موضوع مانی کتاب لکی لکہ دا فقہاں کتابوں نچیلی دا فقہ نہ پائے کہ یو خاص ترتیب دے دا طہارت نہ شروع کا او بیا پکے اوبدی او دادی او دادی او دا استنجا او دا دس مسائل دی او دا غسل مسائل دی او دا پاکے پلیتے مسائل دی او بیا دا غیر نرستو بیا مونز دے او پا مونز پس بیا روجہ دا او بیا پس حج دے او بیا زکاة دے او معاملات دے او دا نو دا یو ترتیب دے زن خلق پا قرآن مجید کے دا ترتیب گوری نو دا خسنگ عجیبہ خبرہ کئی نو قرآن دا چانا چل نجدہ کئی تو دا قرآن نا چل اجدہ کئی قرآن مطبوع دے تابع نہ دے تب دا سے نہ کہ جستا پا ذہن کی او ترتیبی نو تب گوری جی آگا ترتیب مطابق خدا قرآن نہ دے نو تب ویجدہ نہ دے نا قرآن پا اولانی زل چی کلاوے نو دستانا یو مطالبہ کئی چاگئی خبری تذکرہ منگا مخی کڑے اگا مطالبہ تانا دا کئی چی تم ما دا زان پشان مگورا زان دا ما پشان تکا تا دا یو خوی خپل پرے دا چی تس غواری نو تا تا باغا ملاوی گی نا جستا کم ضرورت دے دا اللہ تعالیٰ پنیز نو تا تا بدل تا آغا شای ملاوی گی او تا دا خپل ضرورت نا نہیں خبر کلا کلا سویر یو سیز دا پارا دعا کی دا علامہ اقبال بعض وقت کڑی ری خیستا خوگی خبری کڑی اگر وہی تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو خدا دعا کے جتا پسڑ کی وہ مقصد نہیں ولے دے خدا دا مقصد پورا کی مسلمان تو عام مسلمان تو
تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. تو خو په دې پورې نښتی چې خدای زما دا ارمان دی دا پوره کړي، خو میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. زه دا دعا کوم چې خدای دې ستا د ارمان بدل کړي. تا خدای خبر کوم ارمان رانیولی دی، هغه ارمان د ارمان کېدو قابل دی، یا ته د دغه ارمان قابل او اهل، یا ته د دغه ارمان دپاره مناسب، یا دا ارمان ستا سره مناسب دی. و زما دعا خو دا ده چې الله دې تعالی هغه ارمان درکړي چې کوم ستا د شان مطابق دی، او بیا دې د هغې ارمان د پوره کېدو دپاره ته دعا وکړې، نو بیا زه هم غواړم چې دغه دعا دې قبوله شي. خو اول دې ستا دا دعا متعینه شي چې ته غواړې څه شی. دا یو بنیادي خبره ده، او دا د هر پوهه سړي په ذهن کې دی، او د ټولو نه زیاته دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذهن او په فکر باندې غالبه وه. تر دې چې دومره پې غالبه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، چې مسلمانان کړي دي نو نه پرېږدې، په زور یې مسلمانې. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، دې دپاره خو مې قرآن نه دی رالیږلی چې ته د حد نه زیات تکلیف اوچت کړي. الا تذکرة لمن یخشى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. که دا خلک په دې قرآن باندې ایمان نه لري نو ته به ځان وژنې د غم د وجنه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذهن باندې یو خبره حاوی وه، یو ارمان چې د دې خلکو ارمان بدل شي. میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. نو قرآن به تا ته دا خبره کوي چې دا ته چې څه غواړې دغه به یا دومره ضروري یا به نه. دا ستا په ذهن کې چې د کتاب کوم ترتیب دی دا به یا صحیح ترتیب وي او یا به نه. خو ته ځان د دې قرآن مطابق بدل که. دا قرآن چې څه وایي بس په دې رنګ کې ځان رنګ که. دا صبغة الله دی، دا د الله رنګ دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوی دی. ته چې وایې دشمن دا مني، مسلمان هم مني، انګریز هم مني، یهودي هم مني، عیسائی هم مني چې محمد صلی الله علیه وسلم لوی سړی و، نو د دې لویوالي راز څه و؟ د محمد صلی الله علیه وسلم د دې عظمت او د لویوالي راز څه و؟ دا قرآن، دا قرآن دا د لویوالي راز. نو دغه لویوالی خو ته هم په ځان کې پیدا کولی شي. دا بېله خبره پیغمبر کېدی نه شي، صحابي کېدی هم نه شي، خو بهترین اخلاق خو ستا هم جوړېدی شي. ته هم ځان د دې قرآن په اخلاقو باندې متخلق کولی شي. نو بهرحال ما خبره د تفسیر کوله او بیا خبره بل طرف ته لاړه. تفسیر القرآن د قرآن مجید وضاحت او بیان. نو د ټولو نه اولنۍ خبره په دې موضوع کې دا ده چې د قرآن مجید ځان له انداز دی، ځان له انداز دی د قرآن. دا د نورو کتابونو په شانتې کتاب نه دی. د دې هر څه بدل دی، د دې ترتیبات بدل دي، د دې عنوانات بدل دي، د دې موضوعات بدل دي، د ده طریقې تکلم او تخاطب بدل دی، د ده نه د فایدې د اخیستو طریقې جدا دي، د ده د زده کړې اصول او طریقې او شرایط جدا دي. نو هغه د ده د زده کړې لپاره او د ده نه د فایدې د اخیستو لپاره چې کوم شرایط دي نو څه خو هغه مخکې ذکر شوي دي، خو دلته طریقه بیانېږي. شرایط خو مخکې تا ته ما ویلي، خو دلته طریقه بیانېږي چې د قرآن مجید وضاحت به څنګه کړو، دنه به ځان څنګه پویو. هغه شرایط هم پوره کړه، اوس ځان پویول غواړي نو ځان به څنګه پویو. نو دې ته وایي طریقه د تفسیر او طریقه د تعویل. نو اول به موږ دا لفظ تفسیر او لفظ تعویل زده کړو. فسر چا خو ویلي چې سفر او فسر دواړه یو شی دی. اسفار رڼا ته وایي، اسفروا بالفجر، د سحر مونځ په رڼا کې کوئ، چې خلک ډیري نو په تیاره کې کوه، چې مقتدیان ټول حاضري، او چې خلک ناراسته یي او ټول په هغه وخت کې نه حاضر نو بیا په رڼا کې کوه. نو دا سیده ساده خبره ده، خو هسې د خلکو ګرانه جوړه کړه. یا نو ګرانه نه ده چې ټول مقتدیان حاضري
جوړ وختي وکړه، او چې نه مقتدیانو کې سستی راغلی نو خیر دی لږ ورته انتظار وکړه. نو دا خبرې هغه په اوقات الصلاة او مواقیت الصلاة کی تفصیلات دي. خو دلته خو سفر ته وایي سفر ځکه وایي چې لأنه یسفر عن اخلاق الرجال، په سفر کې د سړي خویونه معلومیږي او راښکاره کېږي. سړی چې کور کې دن نه وي نو د خوی پته بار خلکو ته نه لګي، خو چې کور نه بار ته راوځي نو بار خلکو ته پته ولګي چې دا په څه خفه کېږي، په څه خوشحالېږي، دا څنګه اوده کېږي، څنګه پاسي، په خوراک کې کریله خوښه ده که کیله که ټماټر یې خوښ دي که پیاز یې خوښ دي که غوښه یې خوښه ده، چای یې خوښه ده که نه ده خوښه، چای څنګه څکي. نو دا قسمه څیزونه اوږده کېدل، پاسېدل، صفایي کوي نه کوي، پوهېږي په خبره باندې. نو دا ملګرو سره څنګه دی، د ملګرو سره گزاره کولی شي نشي کولی ورسره گزاره. سفر کې خو به کله کله سړی ستړی وي او کله به د سړي طبیعت هم خراب وي. دا په دې حج کې چې قرآن مجید علی الخصوص دا ویلی دي چې فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چې حج په جان باندې چا فرض کړو نو بیا فلا رفث دا قسمه خبرې اترې او ولا فسوق ولا جدال، نافرمانی او جګړې به په حج کې ګورې نه وي. نو دا جدال پکې علی الخصوص د دې د وجې نه راځي چې دا سړی اکثر د کوره وتی نه وي، او چې به دومره اوږد سفر وځي نو یو خوا ته خپل بچي م یادېږي، ماشومانو ته یادېږي، نو هسې هم خفه او بل دا چې پیسې لګولي او بظاهر خو سره ریټرن او فایده خو یي نه، کاروبار ماروبار خو نه، او د کور نه م لري، آرام هم بې وخته وي، او خوراک هم د هغه طبیعت مطابق نه میلاویږي، او آرام هم د هغه طبیعت مطابق نه وي. نو اسې د قار قور دپاره باناس هم جوړی، نو د لمدو خټو خو لږې اوبه داروي، نو که معمولي غونې څوک کړپ کړپ کوي نو به د یو بل پورې نښتي، او ښه پویه پویه خلک به یو داسې به د یو بل پورې نښتي چې ته به وایې چې یو بل یې وخوړه. پوهېږې په خبره؟ نو دا سفر دی یسفر عن اخلاق الرجال، په دې کې د سړي خویونه معلومیږي، خویونه معلومیږي، او دا پکار ده چې معلوم شي. که سړي کې غلطي نو چې غلطي بیا د ځان نه وباسي، او یو بل ته به وایي چې هلکه تا کې دا غلطي ده، ما خو دا خیال و چې ته داسې ته خو ډېر بېکاره سړی وختې. او کله کله د سړي په باره کې دا خیال چې دا ناکاره سړی دی، خو په سفر کې بیا د ملګرو سره ډېر ښه ډېر خدمت وکړي، خدمت. نو دا سفر، نو السفر او الفسر دا یو شی شو. چا وایي چې نه فسر جدا شی دی او سفر جدا شی دی. لسان العرب والا وی ابن منظور افریقی وی الفسر الکشف، الفسر کشف المغطا، کشف المغطا. فسر معنا دا چې یو پټ شی دی او ته هغه پټ شي نه داسې دا پرده را لرې کړي، نو دې ته څه وایي؟ فسر. یو خبره پټه ده او ته هغه پټ والی چې په څه باندې دی نو هغه پرده ترې را دې خوا کې، نو دې ته څه وایي؟ فسر. په دې بر صغیر هندوستان کې به پخوا په زمانه کې د پخوانۍ خبره کوم، د 100 کاله 200 کاله مخکینۍ خبره کوم، نو هغې کې به دا طریقه وه چې واده به چا وکړو او ناوې خاون او چنغول به یو بل ته کتل، نو داسې به نه کتل مخامخ یو بل ته، دا خلکو به زنانه به راغونډې شوې نو هغه دواړو له به یې مخونه پټ کړي. دا په دې ادب اردو ادب کې مې کتلي دي، خاص کر د مولانا سید احمد دهلوی چې کوم د اردو ادب 4 جلده اردو لغت کتاب دی، فرهنگ آصفیه، مولانا سید احمد دهلوی، نو هغې کې مې دا کتلي دي. نو هغې ته به لاندې یو آینه یې ښودې وه، شیشه به یې ورته ایښودې وه، او دا دواړه به یې ورته کېنولي او ورته به ویې چې ښکته ګورئ. نو یو به دا هغه د سخرانې د کور هغه زنانه به، نو د یو د دې مخ نه به هم لږ غونې دا پرده لرې کول، او د دې بل د دې مخ نه به هم دا پرده لرې کول، او ویې به چې دغه شیشې ته ګورئ، نو په هغې کې به داسې رو یو بل ته به دا مشاهدې ښکارېدې. بیا پوهېږې په خبره؟ مشاهده خیر د شکل ته وایي. نو بهرحال دا د هغې څه خاص طریقې به وې، اوس
نو بهرحال کشف المغطا یا مغطا مخکې به یې پردې راچولې وي او بیا به یې ورو ورو دا پردې څه کولې دا به یې داسې لرې کولې نو دې ته فسر وایي والتفسیر او تفسیر څه ته وایي بیا د فسره نه فسره ته لاړ او تفسیر باب تفعیل مصدر شو نو والتفسیر کشف المراد من اللفظ المشکل کشف المراد من اللفظ المشکل کم لفظ مشکل لے نو دا غی چی کم مراد دے نو دا اغینا پرده لري کول او هغه مراد راښکاره کول دی ته بیا تفسیر وایي دا د لسان العرب د ابن منظور افریقی خبره شو علامہ زرقانی مناهل العرفان کی لیکلی دی او ما د مولانا د علوم القرآن نه را نقل کړی دی دا تفسیر چې والتفسیر فی الاصطلاح اصطلاحا تفسیر څه ته وایي علم یبحث فیه من القرآن الکریم دا هغه علم دی چې په هغې کې بحث کیږي د قرآن کریم په باره کې من حیث دلالته علی مراد الله تعالی د دې حیثیت نه چې دا دلالت کوونکی دی په مراد د الله تعالی باندې داسې بحث دی کوي چې د الله تعالی مراد پې معلوم شي چې د دې آیت نه موږ نه څه غواړي الله پاک نو مراد د الله تعالی معلومول خو ډېر ګران کار دی اوس الف لام میم نه به ته څنګه مراد د الله تعالی معلوم کړې کې خو علماو لیکلي دي چې په دې موږ نه پوهېږو نو دی پسې وروسته وایي بقدر الطاقة البشریه څومره چې انساني وس دی څومره چې انساني وس نو هغې مطابق د الله تعالی مراد معلوم شي کتاب التعریفات د علامہ جرجانی هغه هم تعریف کړی دی هغه وایي التفسیر فی الاصل هو الکشف والاظهار تفسیر په اصل کې کشف او اظهار ته ویلی کېږي کشف شی معلومول وفي الشرع او په شریعت کې د تفسیر څه معنا ده نو دی وی توضیح معنی الآیة وشأنها وقصتها د آیت معنا بس دکی او داغه شان او قصه شان او قصه مطلب یو دی حالت چې دی کې دنه څه معانی او څه مرادونه دی او د دې امر دی نهی ده دلالت دی عبارت دی مثال لے وعظه ده نصیحت ده حکم ده نو ده شان او قصه ده او والسبب الذي نزلت فيه او هغه سبب معلوم کی چې په کوم سبب په وجه باندې دغه آیت نازل شوی دی خو بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة خو په داسې لفظ باندې په دلالت کوي چې هغه دلالت ظاهري نو دې ته وایي تفسیر او که هغه دلالت ظاهر نه وي نو هغې ته بیا دی وایي تاویل وایي هغه تاویل معنا هم دی په خپله کوي دله مې نه د دې کتاب التعریفات نه مې را نقل کړې د تاویل معنا خو ته مخکې د تفسیر دا خبره زده کړه نو به هر حال خلاصه دا شوه چې تفسیر دا علم دا لفظ خو د تفسیر او د فسر دا په قرآن پورې خاص نه دی خو اصطلاحي طور باندې تفسیر دا د قرآن مجید بیان او وضاحت ته وایي اصطلاحا لکه مثلا د حدیث شرح ته شرح وایي هغې ته تفسیر نه وایي لکه داسې نه وایي دا مفسر الحدیث دی دا لغتا څه بده نه ده خو اصطلاحا داسې جوړه شوې ده چې مفسر د قرآن هغه مفسر ته وایي او محدث او شارح حدیث د حدیث هغه بیان کوونکي ته وایي او د منطق او د حکمت او د صرف او د نحو بیانونکي ته نه مفسر وایي او نه ورته شارح وایي هغه ته به نحوي او صرفي وایي او منطقي او بیاني او دا به نو دا معنی شو دارنګه بل لفظ دی تاویل تأویل دا د اول نه دی آل یؤول اولا معال موئل
ولن یجدوا من دونه موئلا، موئل مرجع. نو دا اول نا مطلب دے ای الرجوع الى الاصل. امام راغب اصفهانی وی اول التأویل من الاول، تاویل دا لفظ دا اول ناغستے شوے دے اول. ای الرجوع الى الاصل، دا تاویل معنی دا دا چی خبر اصل تراجع کول. ځکه چې تاویل دی ته وی تا په اصول شاشي کې هم دا خبرې زده کړې دي چې په هغې کې احتمالات زیات دي. یو لفظ دی چې په هغه محتمل د معانیو کثیره دی، ډېرې معنی پکې کېدی شي. نو که دا یو معنا شي، دا شي، دا مثلا 3-4 معنی شوي، نو دا ممکنه ده چې په دې 3-4 معنو کې یو معنا دا شي چې که هغه معنا څوک والي نو دا آیت به د خپلې معنا نه چې ته بل خوا بوځي، بیا مطلب به یې وي او دی به چې ته بل خوا بوځي. نو تعویل معنا دا ده چې رجوع یې وکړې الی الاصل، چې د دې لفظ چې کومه خپله معنا ده نو د هغه بېشمېره او ګڼو معنیو د منځ نه ته هغه معنا راوالې چې هغه معنا د هغې اصل سره مطابق ده. هغه معنا د هغې اصل سره څه ده؟ ده. ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه. موئل هغې ځای ته وایي چې هغه ځای ته واپسي کېږي. او وذلك هو رد الشيء الى الغاية المرادة منه. تعویل معنا دا دا رد الشيء الى الغاية المرادة منه، اغه مقصد تا چې کوم د دې آیت نه مراد دی نو هغې ته ته راواپس کړي. نو د دې راواپس کولو معنا څه شوه؟ ولې دا چېرته تللی و؟ نو ما یې چېرته تللی دا معنا ده چې په دې کې احتمالات زیات وو. نو د هغه ډېرو احتمالاتو کې تا یو احتمال متعین که دا دې راواغسته چې د دې آیت هغه خپله اصلي معنا واغستی شي، نو دې ته تاویل وایي. دا امام راغب اصفهانی وایي. دارنګې علامه سید شریف جرجانی په خپل کتاب هغې کې لیکلی دي چې دا کوم کتاب التعریفات دی، کتاب التعریفات د جرجانی. دا تعریفاتو دپاره تاسو 2 کتابونه، دا یو خو ډېر زیات اهم دی، هغه دی کشاف اصطلاحات الفنون د قاضي محمد اعلی تھانوي په 2 جلده کې دی. او دا زمونږ د بر صغیر د علماو ډېر لوی کمال دی چې داسې کتاب دا د عربو دپاره هم یو قسم لا سند دی. دا کتاب ټولې دنیا خلق د دې نه ډېر لوی فایده اخلي. کشاف اصطلاحات الفنون، نو دا کتاب ډېر زیات اهم. لیکن ورکوټه کتاب د دې ورکوټو بعضې تعریفاتو دپاره کتاب التعریفات د سید شریف جرجانی هم دی. نو مخکې خو به ما دا کشاف اصطلاحات الفنون ځان سره راوړه، خو دا ځل مې نه دی راوړی، صرف دا جرجانی دا کتاب التعریفات مې راوړی دی. نو د هغې نه مې تا ته دا رانقل. دا 2 کتابونه ډېر زیات اهم. نو دې جرجانی صاحب لیکلی دي په دې تعریفات کې چې التاویل فی الاصل الترجیع. ترجیع یو خو ترجیع فی الاذان ده، پوهېږې په خبره باندې؟ ترجیع فی الاذان خو پېژنئ که نه چې دا شهادتین مکرر شي. یو ځل خو هسې مکرر دي، خو یو ځل په ورکوټي اواز او بل ځل په لوی اواز باندې. د پخوا به د فقها چې د احادیث به یې نه ویلي او تشه فقه به یې ویلې وه. نو ما اورېدلي دي هغې به وایي دا ترجیح فی الاذان وایي دا نه ده په کار. نو موږ به وایي ترجیح څه ته وایي؟ وایي هسې په دې مرۍ کې داسې غول غول غونته کې سړی داسې غل غل غونته دا پکې نه به ورته ولم. پوهېږې په خبره؟ ما ته یاد دي د 5م جومات کې وم، نو د ما مشر ورور مدرسه کې سبق وی، نو ما ته وایي ته راځه د مدرسې سره دې لږ عادت کوم. نو زه چوټیانې وې، نو زه لاړم، نو ما ته مفید الطالبین یو مولوي صاحب شروع کړو. مولوي صاحب وفات شوی دی، الله دې وبخي. مفید الطالبین راته شروع کړو. نو هغه استاد چې منطقي غونته کې و، په عربۍ سم نه پوهېده. نو هغه طالبان به چې ما ته به سبق وی، نو زه خو ډېر وړوکی وم، نو هغه به ټول به ناست غوږ به یې ورته ایښودی و، بیا به زما نه اورم. نو ما ته سبق وی، په هغې کې
مفید الطالبین کې کوم خیال یو قصه ده چې یو بوډۍ و او د هغه بوډۍ چرګه وه او هغې به روزانه یوه هګۍ اچوله نو دې بوډۍ په زړه کې دا خیال وکړو چې که د دې له زه ډېر زیاته خوراک ورکړم نو دا به ما له روزانه 2 هګۍ اچوي پوهېږې په خبره نو چې پې دغه ورته ډېر کړ دانې پې ډېرې کړې نو خوراک یې وله زیات کړ نو په هغې کې دا راغلي دي چې خوراک یې پې زیات کړ نو تشقت حوصلتها نو دی استاد ما ته ترجمه وکړه وایي چې خوراک یې پې زیات کړ نو تشقت حوصلتها نو د هغه چرګې حوصله خرابه شوه نو بیا پسې وروستو راځي فماتت نو مړه شوه نو ما ته تپوس وکړم استاد یې څه حوصله یې خرابه شوه بیا مړه شوه نو وایي خو بس نیټه یې پوره شوه مړه شوه منطقي و نیټه یې پوره نو بیا چې زه به لاړم نو هغه هلکانو هغه مشران طالبانو نو هغې ته خو پته وه چې د ترجمه ورته غلطه وکړه تشقت حوصلتها معنا ججوره یې وچاوده حوصله څه ته وایي دا د پښتو خو نه وه چې ته بیا حوصله یې خرابه شوه نو ججوره یې وچاوده نو ما به هغې ما ته خو پته نه وه خو ما یې چې اوس هغه وایي چې حوصله یې خرابه شوه نو ما به سبق زه ورته وتشقت حوصلتها حوصله یې خرابه شوه نو طالبانو به خاندي ما ولې خاندې ما خو ټیک ویلی استاد چې ما ته څنګه ویلی هسې ټیک ویلی وایي نه نه ټیکې ویلی خو هسې موږ له خندا راځي نو یې ترجیح دې ته وایي چې بلې مرۍ کې هسې غل غل غونته کې کوي نو دلته هغه ترجیح مراد نه ده ترجیح معنا واپس کول التعویل فی الاصل الترجیع تعویل په اصل کې څه ته وایي یو شی را واپس کول وفي الشرع په شریعت کې څه ته وایي وایي صرف اللفظ عن معناه الظاهر د ظاهري معنا نه یو لفظ را اړول الی معنی یحتمله هغې معنا ته چې دا احتمال پکې دغه لفظ پکې په دغه لفظ کې د دې معنا صحیح احتمال نو ته به وایې چې احتمال پکې نو بله کله کله خو به دا احتمال صحیح نه نو ده دا ډېره زبردسته خبره کړې ده چې اذا کان المحتمل الذي یراه کله چې تا په کوم محتمل باندې ګمان دی دغه محتمل چې ته ورته ګورې چې د دې احتمال پکې دی چې دغه محتمل چې دی موافقا بالکتاب والسنت هسې به د یو آیت ترجمه صرف په دې وجه نه کوي چې په دې لفظ کې د دې خبرې احتمال دی په الفاظو کې خبرې ډېرو خبرو احتمالات او ته به هغه معنا وکړي نه اذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنه چې کله کله دغه محتمل چې ته ورته وایې چې دا موافق د کتاب او د سنت سره خو یي که نه لکه وروسته په صلات کې به زه تاسو ته خبره کوم حاجي چې خلک وایي صلات تحریک الصلوین ته وایي نو په کتابونو کې خو دا لیکلي دي په تفاسیرو کې هم لیکلي چې صلات تحریک الصلوین ته وایي خو زه یې نه منم ما په نس غلط ده دا خبره او زه دلایلو په بنیاد باندې غلطومه پوهېږې په خبره او بې شمېره دلایل مې ولره پیدا کړي دي الحمدلله چې دا خبره غلطه ده چې صلات تحریک الصلوین ته وایي صلات تحریک الصلوین ته اډو په عربۍ کې وایي نه کشاف هم لیکلي چې ورته وایي بیضاوي هم لیکلي چې ورته وایي لسان العرب هم لیکلي چې ورته وایي خو زه هم نه وایي ورته غلطه ده تاسو غلطه خبره کړې پوهېږې په خبره باندې بې دلیله خبره هم کړې ده نو نه بیضاوي قرآن دی بیضاوي قرآن نه دی که نه که قرآن دی امام بیضاوي پیغمبر دی لسان العرب والا څه پیغمبر دی دغې ته علم وایي خو که ته به پوهېږې په خبره دا جرأت به در کې پیدا کېږي واضح نه دا جرأت بې ځایه استعمال کړي اذا كان موافقا بالکتاب والسنه زه هغه لغت نه منم په قرآن مجید په معنا یعنې په بل ځای کې دا لفظ راشي نو معنا دی خو چې قرآن کې لفظ راغلی دی او هغه د قرآن او سنت سره مطابق نه دی نو که خیر دی که راغلی دی هغه زه نه منم تاسو زما په خبره ونه رسېدئ په قرآن مجید د آیت به هغه معنا کوو چې کومه د آیت سره صحیح او د کتاب الله او د سنت سره مطابق وي او د کتاب الله او د سنت سره مطابق نه نو چې د ټولې دنیا اهل لغت وایي چې دا معنا ده نو بیا به دوه خبرې یا خدا چې ټولو په اجماع وي نو زه به وایم چې د لغت معنا به وي خو دا لغت د قرآن لغت نه دی نه د عربۍ لغت دی نه د قرآن نه دی او کله کله به داسې چې هغه به د سره اړو لغت نه وي خو چا نه به غلطي شوي لکه په دې صلات لفظ کې د دې خلکو نه دا غلطي شوې ده چې دوی وایي دا تحریک الصلوین ته وایي او چې ځای راشي زه به تا پوه کړم په دې انشاءالله العزیز چې تحریک الصلوین ته لکه تحریک الصلوین ته وایي نه بیا خو مرزایان وایي او بیا خو به دا منکرین سنت وایي تحریک الصلوین څه ته وایي خو ځان خوځولو ته وایي نو معنا دا چې اقیموا الصلاة معنا زه یې په دې بیا ځانونه خوځوئ او ورزشونه کوئ نه بیا به جومات کې څه کوي بیا خو جوړ دغه معنا شوه که نه
نو دغه معنی نه ده. صلات دعا ته وایي او ځان خوځولو ته نه وایي. پوهېږې په پښتو؟ نو خیره چې ځای راشي بیا به تا ته خبره وشي. خو دلته دا خبره یاده ساته چې احتمال پکې، خو هله چې دا احتمال له کتاب الله او د سنت سره برابر وي. چې د کتاب الله او د سنت سره برابر نه وي نو زه خو کتاب الله باندې ځان پوهومه. داسې نفس عربي خو نه زده کوم. د عربۍ سره مې نفس عربي سره مې کار نشته. زما خو د قرآن د زده کړې سره کار دی. زما خو د پیغمبر د سنت د زده کړې سره کار دی. نو نفس په عربۍ کې که چا ووایي چې دا لفظ دی، خو زه خو به هغه په تفسیر کې استعمالوم چې هغه د کتاب الله او د سنت رسول سره مطابق وي. که په دې خبره تاسو نه پوهېږئ پوی پې پوره نه شوئ زما په خیال چې لږه لږه راوتمبېده لږه لږه راوتمبېده. زه انکار ونه که پې. مطلب مې دا دی چې په لغت کې یو شی اډو راغی او یو لفظ د هغې احتمال، لکه په سوالات کې ته ووایې سواد او لام او تا او واو پکې راغلی دی. نو که یو سړی وایي چې هلکه دا د سولویانو نه ماخوذ دی، نو ته به یې منې؟ نو که نفس لغت وایي نو ته خو منې بیا. او خلکو منلی دی. ما یې تفسیر بیضاوي منلی دی، لسان العرب والا منلی دی، کشاف والا منلی دی. نو ما یې دا د هغې نه غلطي شوې ده. دا یې غلطي کړې ده چې سوالات یې منلی دی ماخوذ د چا نه؟ د سولویانو نه. ځکه چې نن پې بیا بېدینه خلک استدلال کوي، وایي نه که نه سوالات خو په اصل کې دغه سولویانو ته وایي. نو پوهېږې په خبره؟ نو ما دا معنی غلطه کړې ده. که د لغت په لحاظ سره درسته وی نو بیا به ما بل جواب کولی. که د ټولې دنیا د اهل لغت په دې خبره اجماع وی او دلیل یې پیش کړی وی چې دا واقعي صلوات په لغت کې سولویانو ته وایي، د سولویانو نه ماخوذ دی، نو بیا به ما دا ویلی چې دا دی خو د قرآن لغت دا نه دی. به د عربۍ لغت به وي چې عربي وی نو دا پکې وایه، خو چې قرآن وی نو بیا دا معنا نه ده. بیا به ما داسې ویل. خو اوس زه داسې وایم چې د سره دی د لغت معنا ده نه. که ته وایې چې دا خو لسان العرب والا خو په لغت ښه پوهېږي ستا نه، زما نه خو په 100 درجې ښه پوهېږي، 100 نه 1000 درجې پې زما نه ښه پوهېږي. زه خو د هغه نه زده کوم، زه خو د لسان العرب نه عربي زده کوم. خو د دې باوجود څه پیغمبر نه دی لسان العرب والا. ابن منظور افریقي څه پیغمبر نه دی چې هره خبره به یې زه منم. دا لاس مې صرف د پیغمبر په لاس کې ورکړی دی، ستا به هره خبره منم. د بل چا په لاس کې مې دا لاس نه دی ورکړی. تاسو په دې خبره پوهېږئ؟ او تاسو د پیغمبر نه علاوه د چا په لاس کې لاس ورکړی چې هره به دې منم؟ نه بد دا خبره ده. اوس هم پکې خفا ده. ښه ده چې پکې ده. خجی موافقا بالکتاب والسنت، نو اله به منې چې موافقي د چا سره؟ کتاب او سنت سره. او د بیا مثال پیش کړی دی، وی مثل قوله تعالی، لکه دا قول د الله تعالی چې یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت، راوباسي الله تعالی ژوندی د مړي نه. نو وی ان اراد به اخراج الطیر من البیضه، من البیضه، که د دې نه مطلب څوک دا والی چې راوباسي ژوندی د مړي نه، د دې معنا دا ده چې راوباسي مرغۍ د اګۍ نه. مرغۍ د چا نه راوباسي؟ د اګۍ نه راوباسي. نو مرغۍ ژوندی ده او اګۍ څه ده؟ مړه ده. تاسو چې اګۍ پخې نه حلالوئ او اګۍ تاسو چې خورئ، نو دا په کوم ځای نه ثابته ده چې اګۍ خوړل جایز دي؟ دا په حدیث کې شته؟ د اګۍ د حلت دلیل څه دی؟ زر وایي. چرګه حلاله ده، نو چرګې نه راوځي نو بیا خو الی اخره. د هغې د حلت دلیل څه دی؟ تاسو ته داسې حدیث معلوم دی؟ سبا یې راوړی شئ چې داسې ته معلوم وي چې هګۍ خوړل حلال دی. د هګۍ د حلت دلیل هغه د جمعې هغه حدیث نه دی چې سړی د جمعې منځله اول ځل راشي نو د څومره ثواب ورته میلاویږي؟ د اوښ عمره. بیا چې دویم راشي نو هغه ته د څومره میلاویږي؟ د غوا عمره. او چې دریم راشي هغه ته د بیزې عمره. او چې څلورم راشي هغه ته د چرګ عمره. او چې پنځم راشي نو هغه ته ده. نو چې هګۍ حرامه وی نو د هغې په ورکولو کې به ثواب نه و. چې هګۍ حرامه وی نو د هغې په صدقه کې به ثواب وی. او دلته به پیغمبر علیه السلام ثواب ذکر کړه که ذکر نه کړه؟ چې ثواب یې ذکر کړه نو پته ولګېدلې دا شی حلال دی. دا شی څه دی؟ پته لګد که نه مې لګد؟ لګد. نو ان اراد به اخراج الطیر من البیزه، که د دې نه مطلب دایي چې د دې هګۍ نه څه راوباسي؟
مرغه بچه نو کان تفسیرا دې ته بیا څه وایي ځکه چې هغه بیضا حقیقي مړه ده او هغه طیر او مرغه څه ده حقیقي ژوندی ده نو دې ته به تفسیر وایي او وان اراد اخراج المؤمن من الكافر او که دا مطلب ته توالی چې یخرج الحی من المیت راوباسي مؤمن د کافر نه د کافر پلار بچی صحیح کله مؤمنی نو کافر خو مړ دی خو هغه مرګ یې څنګه مرګ دی هغه معنا دا ده چې روحاني مرګ دی په خبره تاسو پوه شئ بظاهر خو هغه ژوندی دی او دا بل ژوندی دی نو دا ژوند نه مراد کم ژوند دی ایمانی او روحانی ژوند مراد دی او العالم من الجاهل او یاتنا دا معنا والے چې یخرج الحی من المیت راوباسي عالم د جاهل نه پلار نه پوهیږي او زوی پوهیږي نو بیا وی کانه تاویلا نو جرجانی صاحب وی دې ته بیا څه وایي تاویل ذکر دا خو احتمالات شو کنه پکې بیا دا مطلب شو اصل کې تاویل چې دی په قرآن مجید کې په ډېرو معنو راغلی دی لکه مثلا تاویل چې دی هغه په تحریف په معنا باندې هم راغلی دی په قرآن مجید کې تاویل بمعنی تحریف تحریف خو پیژنې که نه یحرفون الکلم عن مواضعه چې بالکل د لفظ هغه معنا بدله کړي لکه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله د چا په دماغو کې او د چا په زړونو کې کوږوالی نو هغې په هغې آیاتونو پسې ورپسې چې کوم متشابهات دي او مطلب یې پکې صحیح ابتغاء الفتنه خلق گمراه کولې مطلبي دا چې په دې ریډیو په دې ټي وي باندې په مخه راځي او دا مفسر د ځانه جوړ کړی نو دا د څه دپاره لګی ابتغاء الفتنه دا خلق گمراه کوي دا د یهودي مشن حصه ده دا د فریمیسن ارکان دا په ټي وي باندې راځي او خلق گمراه کوي خلکو ته قرآن بیانوي او په خپله د قرآن ها جی طالب علم حیثیت هم نه او وابتغاء تاویله او خلق چې گمراه کوي نو طریقې څه ده نو وابتغاء تاویله په قرآن کې څه کوي تحریف کوي نو کوي په قرآن کې تحریف وی ورته تفسیر او مطلب په خپل هم گمراه دي او خلق هم گمراه کوي پوهېږي په پښتو باندې نو دلته د تاویل نه مراد څه دی تحریف د قرآن او د قرآن مجید نه کې د تاویل نه مراد کړي تفسیر می لکه وما يعلم تاویله الا الله ورپسې آیت دی وما يعلم تاویله الا الله د هغې په حقیقي تفسیر باندې سوا د الله تعالی نه بل څوک نه پوهېږي او دی لګی په هغې پورې نښتی ځکه چې ګمراه کوي خلک او د هغې تحریف کول غواړي نو دا دوه معنی شوې یو معنا تحریف او بل معنا څه تفسیر او د تعویل معنا کړه د خبرې انجام او نتیجه د خبرې انجام او څه نتیجه دام په قرآن مجید کې راغلی دی د تعویل معنا لکه قرآن مجید کې چې الله تعالی وایي چې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا دا اختلافی معاملات واپس کول الله و رسول ته کتاب او سنت ته خیر دا ډېر غوره کار دی و احسن تاویلا او ښه دی د انجام په لحاظ سره او د نتیجې په لحاظ سره نتیجه ځکه ښیي چې د الله تعالی فیصله او د پیغمبر فیصله د عدل او د انصاف فیصله ده نو دنیا کې هم نتیجه ښه ده او چونکې په الله د ایمان دی نو آخرت کې به هم نتیجه ښیي نو دنیا کې هم ښه نتیجه او انجام او آخرت کې هم ښه نتیجه او انجام دارنگی و اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویلا پیمانه پورا کوئ او په صحیح طلبانه تول کوئ ذالک خیر و احسن تأویلا دا غوره ده د معاملاتو د پاره په خپل منځ کې چې حقدار ته حق پورا ورکې نو معاملات به درست دي نو وطن به ښه چلیږي درد سر به نه او چې ته غلطي کې نو بیا به خلک په پیغمبر پورې دروغ تړي وایي به چې هلکه دکاندارانو سره چیر ډېر زیات کوئ
دا تاسو ته پته ده ناشنا خبرې خلکو مشهورې کړي دي یو خبره خلکو دا مشهوره کړې ده او ما ډېر ځای کې واورېده د جاهلانو نه اهل علمو نه مې نه ده اورېدلې خو د جاهلانو نه یې اورم دوه خبرې ما د جاهلانو نه ډېرې واورېدې او په دې ټوله دنیا کې مې په مغرب او په مشرق په ټولو کې واورېد یو مې د جاهلانو نه دا واورېده چې وایي د اوبو د راوړو به چا ته نه وی خو مور او پلار ته به وی یا لوی سړي ته به وی چې کوم سړی تا ته غټ سړی ښکاري نو هغه ته به وی چې ما له اوبه راوړه وایي ولې به دې کې ثواب ډېر زیات دی نو ما یې بیخ دې ونوځه مور او پلار ته به ولې وی د مور او پلار به ته خدمت کوې که ته به ته خدمت هلی یو ځل ما ته یاد دي په انګلینډ کې د ما یو میلمه راغلی او شډل غونته کې سړی ښه سړی خدمت به یې کوو الله تعالی دې ژوندی لري نو چې ناستو نو ما ته وایي چې ما له اوبه راکړه نو ما وایي چې زه ښه زما کمرې ته راغلی نو زه پاڅېدم نو بیا ما ته وایي چې دا مې دغه حدیث مطابق تا ته ووایي چې اوبو به هغه چاته وایي چې څوک ښه سړی وي دا حدیث په پیغمبر ولې دروغ وایي خدای دې غرق کړه اوبه به درله راوړم خو دروغ په پیغمبر مه وایه دا کوم ځای کې ویلي وي نه دا خو دا په حدیث کې شته ما په کوم ځای کې وایي نه دا خو ټول مولیان وایي ما خدای دې دغسې مولیان غرق کړي چې دا وایي کوم ځای کې دي هلکه په حدیث کې تاسو لیدلي دي چې څوک ښه سړی و لوی سړی د دې مطلب دا چې که اوس پیغمبر علیه السلام ژوندی وي نو تاسو به ورته ویلی چې شابه پاسه ما له اوبه راوړه او که عیسی علیه السلام راکوشي نو ټول مسلمانان دا به پسې ورپسې چې شابه عیسی علیه السلام نور هر څه پرېږده خو دا اوس هغه د ما په خیال د کاره وباسي هغه خدای د یو کار دپاره رالیږي او دوی ورته د مخکې نه تمهید جوړ کړی دی چې راکوشي موږ به ورته وایو ته خو ټول نه ښه سړی نو شابه اوس په موږ اوبه تقسیموه او مور او پلار ته به وایي چې شابه ما له اوبه راوړه د بل څه به ورته نه وایې ډوډۍ به ورته نه وایې خو د اوبو به ورته وایې ځکه په دې کې ثواب ډېر دی نو ثواب ډېر دی نو په خپله یې وکړه یو دا خبره دویمه دا دروغ وایي په پیغمبر باندې چې د اسلام طریقه دا ده چې د دوکاندار نه سودا کې نو دومره چیړ به وکړي چې ستا مرۍ ونښلي او خوله در باندې راشي او د هغه نه هم خوله وباسي نو که دا کار دی په یورپ کې وکړو او دا د لا پکې دا مې وي چې دا د پیغمبر طریقه ده نو دغه خلک خو لږ نه لږ اسلام طرف ته دغه دي نو هغې نه به هم توبهګار کوي او وایي چې ښه اسلام دې ته وایي هلته خو دا طریقه ده چې هلکه دا شی په څو دی په دا په دوکان کې پروت چا له مازغه مه خوره خو دا هر څه هلته یې لیکلي دي فلانکی شی په کوم ځای کې پروت دی نو بره یې بورډ لګولی دلته د خوراک سامان پروت دی هلته د لامبلو پروت دی هلته د فلانکي شي پروت دی هلته د اغوستلو دی هلته د پخپو کولو دی نو هغه بورډونه لګېدلي دي بس هلته ځه خاموش خبرې مه کوه او چې کوم شی دې پکاري کومه کوالټي دې پکاري کوم شی دې پکاري نو یې راواله او په هغې نه لیکلی دی او بیا بالکل خبرې مه کوه او راشه کاونټر له او خپل سامان هلته کښېنه بس هغه به درته ووایي دومره پیسې شوي او بیا نوټ ورکړه او بس راځه او ته به هلته ورکړې چې په دې خو یې هلکه یو پونډ لیکلی دی نه 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 به ورته چې هلکه دا پړي د کوم ځای نښلولي ته په کوم موږي تړلی وی او د کوم ځای نه دې منډه والی ده چې راغلی نو دا کومه خبره شوه او په حدیث کې دا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله تعالی یحب عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا تقاضى دا الله تعالی خو هغه بنده خوښي چې هغه ډېر نرم دی او ډېر آسان دی او ډېر نرم خویه دی چې کله خرڅول کوي او نرم خویي کوي چې کله اغشتل کوي او نرم خویي کوي چې کله د چا نه د خپل حق مطالبه کوي نو په خرڅولو کې په اغشتلو کې او د خپل حق په مطالبه کې چې نرمي کوي دا په حدیث کې راغلی یو سړی الله تعالی د قیامت په ورځ رامخې ته کې میدان ته نو ملایکو ته وایي د ده نیک عمل وګورئ نو هغه وایي د ده خو نیک عمل نشته وایي یو عمل یې و هغه دا ده چې دی کاروباري و او په کاروبار کې به د خلکو سره ډېره زیاته نرمي کوله او چې په چا به یې پیسې ور واوښتې که نه نو بس هغه ته به چې وی چې هلکه کله به یې راکړې وي پلار 10 ورځې پس به یې درکړم 10 ورځې پس به ورته وایي چې هلکه پیسې هغه به یاره جي نشته راوایي زه ښه ده بیا به یې راکړې نو نرمي به یې ورسره کوله نو الله تعالی ملایکو ته وایي تجاوزوا عنه وایي ده زما د بندګانو نه تجاوز کړی دی زما د بندګانو نه مخ اړولی دی معنا دا ده چې هغې ته څه نه دي ویلي هغې سره یې نرمي کړې ده نو زه د دې خبرې ډېر حقدار یم چې زه د ده سره نرمي وکړم نو وایي دا جنت ته بوځم او دی وایي نه هغه له به هم دماغ وخوري او ځان له به هم دماغ نو ته خو به هغه له دماغ خو هغه خو به بیا چې بل راځي نو به لیونی کړي د ورځې به د دوکاندار نه هلکه څو کسان کم از کم اوسطن د یو دوکاندار نه څو خلک څونه سړي سودا علي نو چې 10 تنه ته هم سودا علي او دا 10 واړه پې خوله راولي او مرۍ وله وچه کړي نو دا دوکانداران لیوني کېده ما په خیال دا کومه طریقه ده آخر دا د عقل په لحاظ سره درسته ده
که دا د نقل په لحاظ سره ده، په پیغمبر دې دروغ ووایي او د عقل په لحاظ سره دې غلطه خبره وکړه. او دا پر دنیا کې داسې مشهوره ده چې ځینې داسې پخناټیان راشي موږ ته هم دا چل ښیوي، داسې چل په کار دی. وینې وایي ما داسې چل څه کوو چې په حدیث کې داسې راغلي دي. یعنې په باغوان ټیپر خرڅوي، په باغوان څه خرڅوي؟ ټیپر. نو دومره خو ټیپره دومره خو مه د ځانه څه شی جوړوه که نه پوهېږې په خبره. خدای خبر دا حدیث دا ورته د کومه د کومې سورې نه ورته دا خبرې کېږي خدای خبر. د دې هغه مبلغ علم سره دې د خبرې څوک کوي؟ یا خو زما خیال دا دی چېرته د یهودیانو سیسټم دی او هغه پټ غوندې کې د خلکو ته څه پټې پټې خبرې ښیي. یهودیان به دا کار ښیي، نو مسلمانان خو خدای خبر که دا کار وکړي پوهېږې په خبره باندې. دا به څوک کوي خدای خبر. زمونږ یو استاد په کوړي کې هاروت بابا خدای دې وبخي، نو هغه به خبرې کولې د طالبانو پورې به یې خاندل که نه. دا نور طالبان دا بل قسم طالبان په هغه زمانه کې نه وو، خو دا د مدرسو دا طالبان وو که نه. نو هغه خبرې به یې کولې طالبان به ډېر ډېر راغله که نه. او کوړي کې خو واقعي په یو کلاس کې به ډېر 40 کسان وو. نو چې راتله به نو څه به یې کتل پو دومره ډېر دي داسې ډېر ګپي سړی و. نو بیا یې ویې یوې ښځې بلې ښځې ته ویې چې دا خورې دا طالبان کوم ځای پیدا کېږي، چې دا نور سړي خو په کورونو کې پیدا کېږي که نه، خو چې دا طالبان د کوم ځای نه پیدا کېږي. نو په دې سوات تجزیې په دې بریکوټ سره خوا کې دلته دی خو ګوره شینګردار چې ورته وي هلته یو غونډ دی، هغه ټوپا غونډه کې نه دی. وی هغه بلې ښځې ورته ویې چې خورې خبر نه یم، خو دا د شینګردار دا غونډ نه دی، دې ته سهار یو ننوځي او مازدیګر ته دوه راوځي. وی دقه هلته به پیدا کېږي. نو وی سهار ورته یو ننوځي او مازدیګر ته دوه راوځي پوهېږې په پښتو. نو زه یم چې خدای خبر چې دا حدیث کوم ځای پیدا کېږي، دا خلک چې وایي دا کوم ځای نه پیدا کېږي چې دومره سودا چې کوې نو سړي له مازغه وخوره او هسې ورسره چیړ شروع کوئ. دا سنت دی. انا لله و انا الیه راجعون. نه په پیغمبر باندې دومره په ډټایۍ باندې او دومره په سپین سترګیتوب باندې او دومره په بې حیایۍ باندې په پیغمبر دروغ تړي چې پیغمبر علیه السلام صفا ویلي دي چې نه داسې مه کوه، او دی وایي دا سنت طریقه ده، د دوکاندار سره چیړ کول سنت طریقه ده وایي. نو الله تعالی دې د داسې یهودیانو د شاګردانو نه د دنیا وزګاره کړي چې په پیغمبر دروغ تړي. خدای دې دوی تباه کړي. نو انجام وأوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم. پیمانه پورا کوئ او په صحیح تله باندې وزن کوئ. نو ذلک خیر و احسن تاویلا. دا خبره غوره ده، مازغه به هم یو بل نه خورئ او کاروبار به هم ښیي. نو انجام په لحاظ سره به کاروبار دی برابر. نو تاویل په معنا د انجام، تاویل په معنا د حقیقت، د خبرې حقیقت، دا معنا هم ټیک ده. او دې کې زما لږ اختلاف دی. مولانا گوهر رحمان رحمه الله په خپل کتاب علوم القرآن کې لیکلی دي چې یوم یأتی تأویله دلته مراد د دې نه حقیقت دی. هغه آیت دی که نه مخکې ته وایې که نه دی بل طرف ته. حاجي تاسو خو حافظان یې که نه، د حافظانو ریورس ګیز نه لګي. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. دغه ځای کې آیت هل ينظرون إلا تأويله. دا خلک انتظار نه کوي مگر د حقیقت د دې قرآن، د حقیقت د دې خبرې چې حقیقت راښکاره شي. نو مولانا وی د دې معنا دلته تاویله مطلب دا دی، خو زما خیال دا دی چې ښه معنا دلته داسې ښکاري چې هل ينظرون الا تأویله. دا خلک انتظار نه کوي مگر د انجام د تکذیب د دې قرآن. دا خلک چې دا قرآن نه مني، نو ګوره دا چې نه مني نو دا به د کومه وخته پورې نه مني چې څو پورې د دې نه منلو د نتیجې سره نه دي مخامخ شوي، او چې د نه منلو نتیجه ورته راښکاره شي. د نه منلو نتیجه څه ده؟ عذاب. نو چې عذاب ویني نو په هغه وخت کې خو به بیا فرعون غوندې سړی م وایي زه منم. نو د دې آیت معنا اصل کې صحیح داسې جوړېږي چې یوم یأتی تأویله، چې په کومه ورځ باندې دې ته رامخامخ شي تأویله انجام د تکذیب
او د تکذیب انجام سی عذاب. د تکذیب انجام څه دی؟ چې څوک قرآن ته دروغجن وایي نو د هغې نتیجه به سی عذاب به الله تعالی ورکوي. نو یوم یأتی تأویله، په کومه ورځ باندې چې د دې دروغجن ګڼلو هغه انجام سره دی مخامخ شي او هغه راشي، نو یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اوس به وایي چې دا رښتیا وو. په خبره تاسو ورسېدی که نه؟ نو دلته کې د ما په خیال باندې د دې ادارنګې بل آیت کې هم دا خبره ده، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، دی تکذیب کو د هغه څه چې علم پې راوستی نه و، علم احاطې پې نه وکړي. او ولما یأتهم تأویله، او لا د اوسه پورې د دې تکذیب انجام ولا نه دی راغلی، لا اوسه پورې د تکذیب انجام چې عذاب دی هغه نه دی راغلی. نو دای بنیادی د تاویل بل معنا شوه، د تاویل په معنا د انجام او د تکذیب انجام، دا هم دغه مطلب شو. حقیقت په معنا باندې چې تاویل لفظ راغلی دی نو دا بل ځای کې راغلی دی. وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، وکذلک یجتبیک ربک، الله تعالی ته غوره کړی او ویعلمک من تأویل الاحادیث، او تا ته د ډیرو خبرو حقیقت وښودو، د ډیرو خبرو حقیقت. د تأویل الاحادیث نه مطلب د خوبونو تعبیر نه دی، دا د خوبونو تعبیر خو یو معنا ده، دغه په ډیرو معانیو کې یو معنا شو. اصل کې د تعبیر د پاره تأویل الحدیث لفظ نه راځي، هلته قرآن مجید کې هم راغلی دی، ګوره تأویل راغلی دی لفظ، خو عبره یعبرو لفظ هم راغلی دی. یا ایها الملأ، هغه بادشاہ چې خوب ولید، نو ان کنتم للرؤیا تعبرون، که تاسو د خوبونو نه پورې پورې وتی شئ، تعبرون، که دا خوبونه نه پورې وتی شئ، یعنې دې په دې منځ کې داسې لاړ شئ او راشئ چې پته درته ولګي چې هلکه دا څه دی، عبور. نو تعبیر اصل کې د هغې نه جوړ دی، تعبیر الرؤیا، د خوبونو تعبیر، چې دې مطلب څه شی. او تعویل هم راغلی دی، لا یأتیکما طعام الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما. نو هلته تعویل نه مراد تعبیر دی، خو د تأویل الاحادیث دا لفظ دی، دلته د تعویل نه مراد یوازې تعبیر نه دی، بلکې دلته د تعویل نه مراد څه شی دی؟ حقیقت. تأویل الاحادیث معنا حقیقت د خبرو. یو سړی ډېرې خبرې کوي، یو سړی د خبرې ته ته او مقصد ته او هغه جوروالي ته رسیږي. دا صحابه کرام چې جور او اهل علم، نو څه مطلب دی؟ چې دوی خبرې ډېرې زیاتې کولې یا هغوی تصنیفات ډېر زیات کړي دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ټولو صحابه کرامو کې د ټولو نه ډېر زیات اعلم. دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی په بخاری کې، وکان ابو بکر اعلمنا، وکان ابو بکر اعلمنا. نو څه مطلب دی؟ چې خبرې ډېرې کولې نه، خو د خبرې په حقیقت پوهېدو. دغه خبره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کړې ده چې من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه. څوک چا پسې ورپسې کېږي نو په هغه چا پسې دې ورپسې شي چې د دنیا نه تللی دي، ځکه ژوندی د فتنې نه په امن نه دی. اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، د صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام دي، په هغې پسې ورپسې شئ. کانوا افضل هذه الامه، صحابه د ټول امت نه غوره خلکو. نو اعمقها علما، اعمقها علما، او د ټول امت نه د دې علم ډېر زیات جوړو. د چا علم جوړو؟ د صحابه علم جوړو. صحابه ډېر لوی علما وو. نو صحابه چې ډېر لوی علما وو، نو امام سیوطي خو 900 کتابونه لیکلي دي، نو کم صحابي 900 کتابونه لیکلي دي؟ او د امام سیوطي نه بیا هم جوړو. نو پته ولګېده چې جوړوالی جدا شی دی، د خبرې ته ته رسېدل جدا شی دی. دغې ته د خبرې حقیقت باندې پوهېدل. یو سړی ډېرې اوږدې خبرې وکړي، خو چې راغونډې کړي نو هسې بوسي، نو مطلب پکې هېڅ هم نه وي.
او سړی لږې خبرې وکړي خو چې د مطلب خبره پکې نو هغه خلک فایده والی. نو دا دی تعویل الاحادیث. او دغه خبرې دپاره حضرت یوسف علیه السلام هم دا خبره کړې ده چې رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. ای زما ربه تا ما له حکومت څه حصه م راکړې ده او تا زه د ډېرو خبرو په حقیقت پوه کړی م، خبرې په مطلب دې پوه کړی. فهم دا ډېر لوی انعام دی د الله تعالی له طرف نه. الفهم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خط لیکلی و، غالبا معاذ ابن جبل ته یا ابی ابن کعب ته لیکلی و غالبا. نو په هغې کې ورته اولنۍ خبره دا کوي وي الفهم د ټولو ناوخت کې د ځان د پویولو کوشش کوه، د ځان د پویولو کوشش. نو دا فهم او جوړوالی د پوهې دا تعویل الاحادیث دا ډېر لوی انعام دی د الله د طرف. ويعلمك من تعویل الاحادیث او رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. دینه مطلب دغه د خبرې حقیقت ټکوي. او تعویل په معنا د تعبیر د خواب دام راغلی دی. لکه نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین. نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین. مونږ ته د دې خوب حقیقت ووایه، ته مونږ ته ډېر ښه سړی ښکارې چې د دې خوب حقیقت او د دې مطلب څه دی. دا مطلب. او هغه ورته وایي چې لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یاتیکما. اگرچه تعبیر د خواب د پاره لفظ د افتاء هم راغلی دی په قرآن مجید کې. یوسف ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان. یوسف ایها الصدیق افتنا مطلب هم دغه دی چې د تعبیر جواب راله راکړه، د خوب د تعبیر او د مطلب جواب راله راکړه. توجیح تم ویلې کېږي په قرآن مجید کې. تعویل لفظ په معنا د توجیح هم دی. توجیح پیژنئ که نه؟ توجیح د یوې خبرې دا مطلب دی که دا مطلب دی. توجیح الکلام د خبرې مطلب بیانول. اصل کې دا دی د توجیح د کلام سره څه تعلق دی، ولې د کلام هم وجه یې اصل خبره دا دغه د ګټو دیوال چې وایي که نه مصري، نو هغه چې هغه مزدور ته وایي چې هغه ګټه راوړه، نو چې هغه له ګټه راوړي وایي دا پرېږده دا بله راوړه. نو بیا چې داسې ګوري نو هغه ګټه اول چې راوالي نو داسې چل کوي، داسې په دې یو لاس کې ونیسي، داسې ورته وګوري چې په دې کې مخ کم یو دی، نو هغه چې کم پکې مخ برابر وي نو هغه دیوال باندې داسې کیږي برابر کړي. وایي دا اول ورته وایي یاره دا وایي نه دا مخې ټیک دی. نو توجیح معنا قلب الحجر ظهرا لبطن، چې دا کاڼی کله د یو طرف ته اړی او کله د بل طرف ته اړی چې ته پکې مخ وګورې چې د دیوال ته به کم یو برابر راشي، په کوم ځای کې به دا کاڼی صحیح ولګي. نو اصل کې توجیح دې ته وایي. نو توجیح الکلام معنا دا ده چې خبره ته واورې او بیا هغې خبره کې دا سوچ وکړې چې د دې به کوم مطلب راوځي چې هغه د متکلم د مراد او د هغه د مطلب او د هغه د مقصد سره مطابق وي. ځکه خو خلک وایي چې سړی توجیح کوي، خو توجیح الکلام بما لا یرضا به قائله کوي. د سړي د متکلم یو مطلب یو دی چې نه بل مطلب لي. دا خلک په دې کې ډېر زیات ماهر وي، خپل مطلب دپاره متکلم کلام کې تغییر و تبدیل. نو توجیح هغه صورت کهف کې چې وایي خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وایي ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. داو حقیقت او داو توجیح، حقیقت مطلب نه، داو توجیح او مطلب د هغې خبرې چې تا پې صبر نشه کولی. ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. چې کوم کارونه درې ما کړي نو تا خو د هغې په توجیح نه پوهېدې، تا خو په اعتراض کوو، نو د هغې توجیح دا ده، یعنې په هغې کې دا احتمال هم و چې دا تا کم ویلی و او اعتراض دې راباندې کړی و، خو په هغې کې دا احتمال هم و چې دا زه درته اوس کم ویمه، نو دا یې توجیح شوه.
دا خو اصل تعویل هغه لغوي مفهوم شو. عام طور باندې مونږ دا ګورو چې تعویل په معنا د تفسیر راځي او د اکثریت د مفسرینو دا رائے ده چې تعویل په معنا د تفسیر دی او تعویل او تفسیر یو شی دی. تو تعویل القرآن وی او غتور ته تفسیر القرآن وی. د ابن جریر طبری چې کوم تفسیر دی ام التفاسیر نو دا غي نوم دی جامع البیان عن تعویل آی القرآن، عن تعویل آی القرآن. د قاضی بیضاوی چې کوم تفسیر دی نو دا غي نوم دی انوار التنزیل و اسرار التاویل. التم تعویل وی اسرار التاویل. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ په خپل یو کتاب لیکلی دی تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث په نوم باندې کتاب لیکلی او په هغې کې د آیاتونو تفسیر بیان کړی دی، د ډېرو آیاتونو تفسیر بیان کړی دی. نو اصل کې تعویل ابن جریر طبری چې ګوري نو القول فی تعویل قوله تعالی، القول فی تعویل نو دا بل یو آیت براوالی او فی تعویل کذا، اقوال العلماء یا اقوال فی تعویل کذا، قول من قال کذا فی تعویل آیت کذا. نو هغه د هر آیت او د هر لفظ سره دا تعویل دا لفظ با مکرر کوي، بار بار وي. ا دې نه معنا دا ده چې د هغه په نسبت باندې تفسیر او تعویل یو شی او د جمهور اهل علم په نسبت باندې تفسیر او تعویل یو شی. او کته وی چې فرق نو یو فرق هغه جرجانی ته وکړو، جرجانی چې کوم متبادر دی نو هغه تفسیر دی، او چې کوم غیر متبادر دی او توجیه ته محتاج دی نو هغه تعویل. او دا معنا هم درسته ده چې سړی داسې ووایي چې تفسیر هغې ته وایي چې بالمأثور والمنقول. لکه امام سیوطي رحمه الله تفسیر لیکلی دی التفسیر بالمأثور، التفسیر بالمأثور، یعنی هغه تفسیر چې په هغې کې به صرف منقول روایات به نقل کومه، خپله خبره به پکې نه کوم. نو دې ته تفسیر وایه چې کوم بالمأثوري پر روایاتو باندې چې کوم تفسیر وشي نو هغې ته تفسیر، او درایت باندې او په فهم او په رای باندې چې کوم تفسیر وشي نو هغې ته وایه تعویل وایي. نو دا معنا ته کولی شي او درسته ده. خو د عام اهل علم رای دا ده چې تفسیر او تعویل دواړه یو شی دی، چې څه ته تفسیر وایي همده ته تعویل وایي. دا یو بنیادی خبره شوه چې اکثریت د ترادف قایل دي، او بعض حضرات دا وایي چې نه فرق پکې شته. نو فرق دوه شو، یو د جرجانی خبره شوه یو عامه خبره شوه. مولانا هم دغه خبره لیکلې ده چې تفسیر په معنا د معصور روایتنی نو دا تفسیر، او چې درایتنی نو دا تعبیر. دین بعد ومونږ بیانو طریقې د تفسیر د قرآن کریم، طریقه د تفسیر د قرآن کریم. په دې خبره کې د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا زده کول غواړي چې د قرآن مجید په عربۍ ژبه کې هم دی، نو عربۍ ژبې ته به هم ضرورت وي، او وروسته به مونږ دا وایو چې تفسیر د قرآن بالعربیة الفصحى، په فصیحه عربۍ باندې د قرآن تفسیر. خو دراصل د قرآن مجید یو خپل اسلوب دی او یو دوه تمهیدي خبرې چې ته واورې نو خبره به ذهن ته راتازه شي. اوله خبره خدا ده چې قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا د معلم نه بغیر دا نه زده کېږي. دا په ذهن کې کښېنول غواړي. دا داسې د قصو کتاب نه دی او نه داسې ناول دی او نه داسې د تاریخ کتاب دی چې سړي د عربۍ ژبه ورځي او هغه به وایي چې یاره به زه به کښېنم او یاله مطالعه به کومه. په دې زمانه کې ما ته یو صاحب معلوم دی چې هغه د زبرګۍ ډېره غټه دعوه کوي، او د هغه متعلق ما ته یو مستند سړي دا ویلی دي چې یو سړی ترجمې له روان و، ده ورته وایي چې ځان نه د لیونی جوړ کړی دی، لګیا یې ترجمې کې، خو کتابونه داري په کتابونه لیکلي شوي دي، ځان له کور کښېنه تفسیرونه راواله د اردو او بس ګوره. نو دا د ګمراهۍ خبره ده. دا د سړي په دماغو کې شیطان ننوتی، نو اگر چې په ښکاره باندې ډېر ښه سړی ښکاري، خو دا خبره ورته شیطان کړې وه. په دې خبره کې د استاد شیطان دی. دومره دی نه پوهېږي چې
قرآن مجید چې الله تعالی را لېږه نو ګوره دا پیغمبر یې دې له تیار کړی و چې دا به په دې قرآن پسې ځي که دا قرآن یې دې له را لېږلی و چې دا به په پیغمبر پسې ځي قرآن په پیغمبر پسې روان دی که پیغمبر په قرآن پسې روان دی پیغمبر اله پیغمبر شو چې قرآن نازل شو نو گویا کہ اصل مطبوع ان اتبع الا ما یوحا الی په دې خو پوهېږئ که نه چې پیغمبر د څه تابعداري کوي د وحی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د څه تابعداري کوي خو وحی به 40 کاله بعد راځي او 40 کاله پورې الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه واله د پیغمبر کېدو پورې د ژوند په یو داسې انداز کې تیر کو د الله تعالی په خصوصي نگرانۍ کې چې هر چا چې عقل لره پوهه لرله نو هغه په دې پوهېدو چې دا سړی د یو خاص مقصد دپاره تیار دی دا په عامو انسانانو کې داسې معمولي انسان نه دی د ده د دې انداز نه دا معلومیږي د ده د خویونو نه د ده د ناستې پاستې نه دا معلومیږي چې دا د یو څه ډېر لوړ مقصد دپاره تیار دی نو دا دومره خبرې گویا کې دا د قرآن مجید دپاره او د وحی دپاره یو تمهیدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېدل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدا کېدو په دې کال باندې دا د اصحاب الفیل دا غرقېدل دې ته ارهاصات وایي د پیغمبر کېدو نه مخکې چې څه میلاویږي ارهاصات څه نښې نښانې نو دا ټولې خبرې د دې دپاره تیارېدې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د یو ډېر لوړ مقصد دپاره تیارېږي او هغه مقصد څه دی چې دی معلم کتاب دی نو معلم کتاب خو ته مې او بل به مې نو وایي نه که نه دا ما او ستا د معلم کېدو د پیغمبر د معلم کېدو په منځ کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کتاب معلم دی خو مستند معلم دی منصوص دی چې ته معلم یې او زمونږ په شان د نور خلک چې دي نو هغه به محنت وکړي او شپې به روڼ کړي او ځان به ستړی کړي او تکلیف به تیر کړي او ډېر لوی مشکلات به برداشت کړي نو بیا به څه دوه ټکي زده کړي نو بل چاته به یې وښیي دعاګانې به غواړي چې الله تعالی مونږ په دې میدان کې شمار کړه او محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کېدو دپاره دعا کړې وه چې خدای ما پیغمبر کې څه سټرګل او څه محنت او څه جدوجهد یې کړی د پیغمبر کېدو دپاره دا د یونانیانو خیال دی چې سړی په جدوجهد باندې پیغمبر کېږي او پیغمبرۍ دپاره څه محنت پکار دی نن سبا هم دا کواتیک ځای په ځای ګرځي وایي هر څه په محنت کېږي او پیغمبري هم په محنت میلاویږي چې ځان وشلی هم به صحابي به نه شي نو پیغمبر به څنګه شي څه به وکړې چې ته به صحابي شي صحابي کېدی شي څوک څومره روجې ونیسې نو صحابي به شي او د څومره تهجد کې نو صحابي به شي وایي هر څه په محنت کېږي او پیغمبرانو ته هم پیغمبري په محنت میلاو شوې ده د دې نه توبه وباسه کني زندقې توبه وباسه پیغمبري په محنت نه ده میلاو شوې وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ستاسو تمه نه وه او ستاسو امید نه و ته په دې تمه نه وې چې زه به پیغمبر کېږم او که ته وایې چې پیغمبر په دې تمه و محنت یې وله کوو نو دا خو بیا ته د زندقانو نه شمار شوې دا تا ته چا ویلي چې پیغمبر په دې تمه و د دې دپاره محنت کوو چې زه به پیغمبر کېږم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ستا خو دا امید نه و چې ما ته به کتاب نازلېږي نو پیغمبري په محنت نه ملاویږي ښه صحابیتوب هم په محنت نه ملاویږي صحابیتوب په محنت ملاویږي نو بس چې څوک د پیغمبر اسلام په زمانه کې پیدا و ایمان یې پرې راوړو چې صحابه شو او که ته څومره محنت وکړې نو صحابي به شي ځان وسولې پرې تندي کې د محراب نه چې ورپسې پسې دا منارې پکې جوړې شي که نه او شاهي مسجد پکې جوړ شي هم نشي جوړېدی دا ته څه خبرې کوې په کمو ګډو وډو سره محنت وکړې نو ته به صحابي شي محنت وکړې نو علم به درته میلاو شي محنت وکړې نو حلال پیسې به درته میلاو شي محنت وکړې نو ثواب به میلاو شي او هم چې په طریقې د پیغمبر محنت وکړې هسې ځان ستړی نه کې محنت به کوې خو په طریقه د چا د پیغمبر و یو شادو دعوه کړې وه چې زه د ځنګل باچا یم په مثالونو ښه پوهېږئ نو ځکه درته شادو دعوه کړې وه چې زه د ځنګل څه یم
بادشاه یم. نو یو خر ولا راغی ورته وی چې پلانکي غوی خو مال لته راکړه، غوی په لته واله په ځنګل کې خو خره او غویانې نو هغه خر ورته وی چې باچا سلامت زه هغه پلانکي غوی په لته واله یم نو راوی غواړه سزا ولا ورکه. نو هغه شادو به دغه یوې څانګې نه بلې څانګې ته ټوپ کړو، دا بلې څانګې نه به بلې څانګې ته ټوپ کړو، کله به ښکته راغی کله به بره راغی، کله به یې لاسونه په هغه څانګه پورې وسړ نو ځنګل به یې پورې. نو ده ورته بیا یو ساعت پس درخواست ورکړ. نو آخر چې مازدیګر شو نو دا خر ورته وایي چې یاره جي ما درخواست کړی و چې غویي ماله سپېړه راکړې ده او تاسو نو هغه ورته وایي چې بیخ دې وځه خبر نه زه وزګار یم تاسو په قلاره لیدلی زه وزګار یم تاسو په قلاره یو ځل د یو سکند زه په قلاره ولیدم نو مصروف یم محنت کوم. نو که داسې محنت یې لکه شادو چې کوي پوهېږې په خبره نو هغه ته یې وایي زه ناوزګار یم. ناوزګارتیا یې څه وه خو د یوې څانګې نه بلې ته ټوپ کول او د بلې نه بلې ته ټوپ کول. نو وایي چې وزګار شم نو هله به درته بیا ستا په درخواست غور کوم زه اوس ناوزګار یم محنت کوم. نو تم محنت کې خو محنت چې کوې نو د پیغمبر د سنت مطابق کوې نو اجر به ملاویږي، او د پیغمبر د سنت مطابق نه کوې نو اجر نه ملاویږي. نو صحابیتوب خو لویه خبره ده، ته په دې تمه چې مسلم په احوال وځي پوهېږې په خبره باندې. دا ځینې زموږ استادانو به داسې ویې دا ځینې امیان چې 2 رکعته نفل وکړي بیا داسې په انتظار چې جبریل علیه السلام به اوس راځي پوهېږې په خبره. نو جبریل علیه السلام داسې پال اسانه نه راځي نه راځي. دلته چېرته یو قسم شوی وه خو نعیم مولوي صاحب ته معلومه ده د هغه نه واورئ. نعیم مولوي صاحب نه زموږ مولوي صاحب چې دلته ده هغه نه قصه واورئ هغه ته وایي څه قصه معلومه ده زه نشم ویلی. بهرحال خبره مې دا کوله څه خبره مې کوله قرآن بغیر د معلم نه نه زده کېږي. دا مه وایه چې ما له عربي راځي نو اولاد دلته پکې دا دي غریبانان دوی دا خیال لري چې په اردو ژبه کې د عربی ډېر الفاظ دي او اردو خاص هم تاله درځي او ډکشنرۍ ګوره نو بس تفسیرونه ګوره او بس په عربۍ به هم پوهېږي او برید به تاوې. نو دا وغرهم بالله الغرور دا شیطان دوکه کړي دي. دا شیطان دومره عقل یې نه کوي کار چې ته به څومره عربي زده کړې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عمره عربي به زده کړې هغه پیدایشي عربو او هغه پیدایشي عربو ته الله تعالی د قرآن د نازلېدو نه مخکې یو معلم قرآن تیار کړو چې د هغه سیرت او کردار یې دنیا ته واضح کړو چې قرآن به هم د هغه چا نه وی چې بس ته پوهېږې چې خو قرآن له ورځي څه سیرت او څه کردار ته به هم ګورې دې ته به هم ګورې چې دا سړی پکې بیا آخر څه رنګ او څه شی پکې شته که نشته او ده ته چې دا ووایې چې رنګ یې پکې شته نو دی زر مستحباتو له منډه کي و یاره ته ورکړه چې کالر یې څنګه دي یا کوتکه کالر یې مه ګوره کالر یې خو پرېږده. ما یو ځل په بټخېله کې که په کوم ځای کې هلته تقریر کوو نو تقریر چې مې وکړو یو سړی ما ته وایي چې تقریر خو دې ډېر زبردست کړو زه خو دې متاثر کړم خو ستا جامې چې دي دا د پیغمبر د سنت مطابق نه دي. ما څه چل پکې کوم شی پکې د سنت مطابق نه دی وی دا کالر نه دی دا. نو ما د سنت مطابق کوم یو شی دی وی دا پټۍ مې دا د پیغمبر علیه السلام په کوم حدیث کې پټۍ راغلې ده یاره څه خبره یم چې ما ته خو نوره پته نشته خو خلک داسې وایي نو ما ورته وایي چې تا ته دا پته ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پرتوګ نه و اغوستی دا موږ چې کوم پرتوګ اغوندو دا نبي علیه السلام اغوستی و خو اغوستی نه و اغوستی و خو اغوستی نه ځکه د نبي علیه السلام هم رواج نه و هلته یو خاص قسمه اظهار به و د هغې رواج نو نبي علیه السلام د دې پرتوګ صفت ډېر کړی دی خو استعمال کړی اظهار دی. نو ته ما دا 2 انچه پټۍ نه او هغه 3 ګزه پرتوګ نه نو ستا عقل کار کوي پوهېږې په خبره دا د دې خلکو دا چې عمل له خبره راشي نو سیده به د عمل کې اولنی کار څه دی پټۍ او د کالر مسله عقیده عمل د حرامو نه ځان ساتل د فرایضو پابندي کول او چې کله داسې موقع راشي زه یم کاش چې دا کومې موقع په انسانانو راځي زه خو ځان داسې ډېر نه یادوم چې په ما ډېرې راغلي دي الله تعالی توفیق راکړی دی نو الحمدلله به ویم تا ته د وینا حاجت نشته خو چې سړی په صحیح معنو کې د الله تعالی د دین خدمت کوي په هغه کومې موقع راځي چې په دې بعضې خلکو دا رالی او د دنیا لګېولي دی چې دا په څومره اوبو کې دی چې د لږه پته ولګي چې د دې کالرو کې څومره او پرې پټۍ کې څومره ایمان دی پوهېږې په پښتو باندې نو د دې نه بیا وایي چې عمل ته خبره راشي نو سیده به جامو له راځي او سیده به کالر له راځي او سیده به
نو کالر خو ځه په کالر خو به لږ پرېږدو واسکټ به د سنت مطابق څنګه جوړو لکه واسکټ که واسکټ به نه اغوندو کوټ چې جمع یې لکه په دې دیر کې خو واورې کېږي که نه نو د شریعت مطابق او د سنت مطابق کوټ به څنګه جوړو کوټونه خو چې د عربو نه چا څنګه راوړو هغسې خلک اغوندي په هغې کې د سنت خیال ساتي ښه جي بوټان به د شریعت مطابق څنګه جوړو څنګه بوټان به جوړو تاسو د شریعت مطابق څنګه بوټان سنت مطابق بوټان څنګه کم قسم سروس بوټان د سنت مطابق که ډګر بوټان که ککر که جاګر کم بوټان د سنت مطابق دي نو چې بوټان پخپو کې نو د سنت پته درته نه وي چې یخني دې وشي او کوټ اغوندې او واسکټ اغوندې نو په هغه وخت کې د سنت ته خیال نه وي نو دا هم پکار دی چې سنت مطابق جو دا د یورپ نه دله یاره که د برطانیې نه او د امریکې نه دله چا کوټ راوړه نو داسې بیا په دواړه مخه ښکل کې چې داسې د پاک ځای نه راغلی دی او داسې بیا ګوري بیا په فخر کې وي دی ماله د پلانکي وطن نه راغلی اجي د فرانس نه راغلی دی او دا د جرمني نه او دا د برطانیې نه او دا د امریکې نه نه بیا پکې د سنت مطابق ګوري که نه هغه جامې نه دي بړستن به د سنت مطابق څنګه جوړو بړستنو کې هم قسمونه تاسو بړستن یې اغوندئ که نه بړستن کم قسم بړستن د سنت مطابق دا لکه هغه ویکي چې ورته وایي هغه که دا په کورونو کې چې جوړی دا نو څه په هوا په ډانګونو وایي د جاهلانو په لاس کې اختیارات دي د دنیا او په شکال د هر ځای نه د چندخو اوازونه دي کم کم به سړی غلی کوي نو معلم به ګورې نو الله تعالی ولا اول څه تیار که معلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه صحابه کرامو له عربي ورتلاو پیدایشي عربو او عربي قوح اصلي عربو عربي عربا داسې عربو چې اړو د سره پکې د بل څه شایبه نه وه او قریشو په لغت قرآن نازل دی او دا قریشیانو خو د دې باوجود الله تعالی څه وی چې يعلمهم الكتاب والحکمه دا پیغمبر به دې خلکو ته تعلیم ورکوي د کتاب او د حکمت په دې کتاب به پوهیږي نو کتاب پوهول یوازې کتاب لوستلو ته وایي تعلیم د کتاب څه ته وایي یو خو تلاوت کتاب دی هغه هم قرآن ویلی یتلو علیهم آیاته اول به تلاوت کوي او ويعلمهم الكتاب والحکمه بیا به ورته د کتاب تعلیم ورکوي نو ته خو کتاب په عربۍ ژبه کې دی او زه په خپله به پوهېږم نو ته به څنګه به پوهېږې چې صحابي به نه پوهېده صحابه د علم په لحاظ سره جوړو نیتونه استانه ډېر پاکو ذهن او فکر ډېر صفاو تقوا استا او زمانه په کروڑونو درجې چوته وه خو د هغې باوجود دې ته محتاج و چې پیغمبر یې ولا تعلیم ورکړي پیغمبر یې به پوه کړي نو يعلمهم الکتاب والحکمت او بیا د هغې په عملي طریقو یې پوهېږي حکمت معنا د هغې عملي طریقې یو په کتاب پوهېږي لکه مثلا په دې پوهېږي چې مونځ څه ته وایي نو په دې به پیغمبر علیه السلام صحابه پوه کړو چې الله ویقیم الصلات دې څه معنا ده او بیا به په دې باندې پوه کړو چې راځئ چې اوس دا مونځ درته ووایم نو عملاً یې ورته مونځ وکړو که ویې نه کړو مونځ یې خلکو ته زده کړو او بیا ته په خپله مخکې شو په مخکې به ټول عمر مونځونه کول او خلکو ته یې وایي چې صلوا کما رأیتمونی اصلي ما ته ګوره څنګه مونځ کوم داسې مونځ کوئ نو دا یې عملي طریقه نو علمي او عملي دواړو طریقو باندې پیغمبر خلک پوهول او دې باندې خو پوره تفصیل وروسته وایو خو زما صرف دلته بل مقصد دی هغه مقصد مې دا دی چې انما العلم بالتعلم انما العلم بالتعلم علم د قرآن او د سنت د بل نه په زده کړې باندې زده کېږي داسې نه زده کېږي چې لغت به د چا نه زده کړم او عربي به وي زده کړي او بیا به په کور کې کښېنم او ډډه به مې لګولي او قرآن به راوالم او ویم به چې هلکه زه په قرآن باندې پوهېږم دا په عربۍ ژبه کې دی او بیا به ځان نه معنی کوم نو یو سړی په خپله هم ګمراهي او نور هم ګمراه کوي نو کوي دی الله تعالی دنیا را د امتحان دپاره پیدا کړې ده نو زه د چا لاس خو نشم نیولی لږ ګمراهان ګرځي خو که ته ګمراه نه یې او ګمراهۍ ته د اراده نه یې او په سمه لاره د تلو د اراده یې نو ته د هغه چا تفسیر او تعویل ته د غوږ مږ ده چې تا ته دا پته چې دا خو د قرآن طالب علم نه دی پاتې شو چا نه زده کړی انما العلم بالتعلم العلم قبل القول والعمل علم به مخکې حاصلې او علم به د تعلم په طریقه حاصلې انما العلم بالتعلم دا هم د بخاري خبره ده علم به زده کې په دې طریقه چې د بل نه به زده کړه کې
نو دا طریقه ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه ته ښودلی دی، قرآن صحابه او تابعینو ته ښودلی دی، تابعینو تبع تابعینو ته ښودلی دی، ورس دا سلسله را روانه وه. او هر چا د خپل استاد نه زده کړی دی، تفسیر د استاد نه زده کړی، علم چا به لږ زده کړی، چا به ډېر زده کړی، څوک به ډېر ذهین ونه یو ځل یې زده کړی دی نو بیا یې اخوا. خو زده کول به غواړي ده. مجاهد ابن جبر تابعی دی او د عبدالله ابن عباس شاګرد دی، او په یو روایت کې خو 3 ځله راغلی دی، خو ابن کثیر هغه روایت هم نقل کړی چې په کوم کې 13 ځله راغلی دی. مجاهد ابن جبر وایي ما د خپل شیخ او د خپل استاد عبدالله ابن عباس نه 13 ځله قرآن ختم کړی دی، 13 ځله. ولې مجاهد ابن جبر عربي نه عرب نه په عربی پوهېده نه، نو څه ضرورت و چې د استاد نه 13 ځله قرآن وایي. او دی یو ځل وایي یاره جي ترجمه مې کړې ده، ما ته مرسه ما یو ځل ترجمه مې کړې ده، نو چې پته یې سړی ولګي څنګه ترجمه دې کړې ده. دا صورتحال. نو علم به د زده کې د قرآن او د سنت، د قرآن او د سنت د علم طریقه دا ده. دا په دې حدیثو کې چې د خلک سندونه وایي دا ولې اوس خو سند خو خیر دغه سند شو چې ته د بخاري حواله ورکړې د بخاري سند دې ذکر کړی او که ویې نو ښه خبره ده چې د خپلو استادانو سندونه ذکر کوي چې ما د چا نه حدیث ویلی دي، ما د چا نه قرآن ویلی دی. نو دا طریقه اصل کې دا ده بنیادي طور چې دلته سلسله د درس و تدریس ده، سلسله د تعلیم او د تعلم ده، سلسله د استاذۍ او د شاګردۍ ده. دا د استاذۍ او د شاګردۍ دا سلسله چې ده دا به برقراره وي، دا به د قیامته پورې برقراره وي. او قرآن او د سنت د زده کولو طریقه دا ده چې دا به د چا نه وی چا ته به ګونټې ماتې. نو اولنۍ غلطي هغه خلک کوي چې کوم وایي چې مونږ قرآن د چا نه داسې زده کوو نه، او څه ضرورت دی چې خامخا مولوي صاحب ته کښېنه، دا مولوي صاحب یې په سترګو ډېر بد لګي. ده دا خیال دی د انګرېز هغه چالاکي زده کړې ده، نو ده ته دا خیال دی چې ګینې زه ډېر زیات پوه یم، په دې باندې ډېر غټ فخر کوي چې ما د انګرېز نه هر څه زده کړي. په طالب علمۍ زمانه کې مونږ وړه دوره کوله، په هغه وخت کې مختلف کیسونه به راغله په مردان کې. مونږ کله به څه چلو کله به څه چلو، مونږ هم داسې دړه زور هم ډېر و، دړه زور هم ډېر. یو ځل د جومات په خوا کې ډمې ګډېدې او د شپې 12 بجې وې او ما ته ملګري راغله، ما ته ویې ګوره جومات په خوا کې ډمې ګډېږي. نو ما یاره زما څه حکومت خو نه دی، خو نه یې پرېښوده، وې زه تاسې چل وکړه. نو لاړم د شپې 12 بجې د جماعت اسلامي دفتر ته ورغلم او دفتر مې کولاو کړو او ټلیفون مې ایس پي ته وکړو. ما یاره جي دلته کې دا چل کېږي او دا بند کړه، او که نه یې بند دی نو وری چې زه یې بندې کړم. هغه زه پېژندم په یو بل کیس کې، د هغې نه مخکې لا بل ټول کیسونه خو ته نه شم ویلی، او په یو کال کې 3 غټ کیسونه شوي. نو ما ورته وایي چې بالکل بندوم. نو بس هغه داسې وشوه چې سهار چې ما سره کشر هلک ورور مې و، کشر وړوکی و هغه ته مې ته لاړ شه او تماشه کوه چې پولیس راځي که نه راځي. نو هغه چې لاړ نو پولیس راغله، چې پولیس راغله نو 2 غنټې تماشه پولیس هم وکړه، بیا 3 بجې جوړ لوبه بنده شوه. نو هسې هم بندېده یو ځل. نو بس هغه ما ته وایي چې دا چلو شوه، پولیس راغله ښه زبردست هغې هم پکې تماشه وکړه. نو زه بیا سهار له ایس پي له ورغلم. نو ما ورته وایي چې بیګا خو دې یاران رالېږلي وو تماشې له، مې تا تماشه ویلې تماشې لې راولېږه. وایي ولې دې تماشه کوله؟ ما یا تپوس دې وکړ. نو هغه یې سچو یې راوغوښت. ورته وایي ته بیګا څه ټایم تللی وې؟ واپس څه ټایم راغلی وې؟ هغه نه خو یو ګاډی لاړ. ورته یې شابه یا وجه بیان کړه او یا بستره ګول کړه. اوږده کیسه وه. نو بیا به خلک معافۍ له راتله، بیا به خلک معافۍ له راتله. بیا پکې یو کس و هغه هم په پولیس کې و، هغه چې واده د چا د خورهي واده و، په خپله په پولیس کې و. نو هغه په بازار کې ما سره میلاو شو. زه د مدرسې نه راتلم، کتابونه را سره و، د مدرسې نه راتلم. نو ما ته وایي چې یا طالبه یو خبره تپوس کوم. ما یې ووایه وایي دلته حنیف نومې یو طالب دی، هغه خو نه پېژنې. ما یې ولې خیر خو دی؟ وایي یاره څه مصیبت دی دلته، بله شپه زمونږ څه خوشحالي وه او بد دغه څه خو بل جوړ کړی دی، لوی مصیبت هغه چې غریب هم په مصیبت کې اچولی دی. نو ما یې که ته هغه طالب وینې نو بیا به څه چل کوې؟ وایي چې ما ولې زه به ژوندی وخورم. نو ما یا خو زه یم، ما یا خو زه یم چې ستا مخې ته ولاړ یم. نو بیا تو مې خبره جوړېده. نو ما ته یې وایي چې ته د کوم ځای او ته د کوم ځای. خیر ما ورته د کلي نوم واغوستم، زه د فلانکي کلي او تاسو هم به مونږ یو بل پېژنو. بیا ما ته وایي چې یاره بس زه تا سره به زه پوهېږم. ما ورته زه بیګا 12:30 بجې دا د خوړ غاړه ده، ما او ستا نیټه شوه. بیګا د شپې 12:30 بجې به دا د کلپاڼې دا غاړه نه ده هغه طرف ته به راشي، دواړه به یو بل سره.
مې چې راځه چې ته څه د سره الله او لښکر د سره یې غراوله زه رښتیا دومره ساده یم اوسه پورې ځان ته سوچ کوم دا تاسو کول نه را سره چاکو نه چاړه نه هېڅ شی را سره نه و د شپې 12 نیمې بجې لاړم د خوړ په غاړه ګرځېدم ما چې ورکه دی به راځي چې دی به څه وایي لیونی و چې راته خو زه ما د ځانه ساده جوړ کړی و زه ملته سهار له بیا لاړم هغه سپي ته مې وویل مې دې سړي خو ما له د مرګ دمکي را کړې ده ویې دی به درځه اوس برابر کړم نو هغه یې حالات ته وردن نه کړ هغه پخپله په پولیس کې هغه بیا په ما پسې دا جرګې مرګې شروع کړې چې طالب بیا لیده په خپو به ورته پرېوته وایي چې دا اوس را خلاصم کړه نو خبره په دې پورې اوږده شوه نوره یې اوږدومه نه خبره خو هسې مطلب مې په دې کې و چې یو صاحب راغی یو وکیل و هغه زموږ د مولانا صاحب دوست سابق صاحب زموږ استاد مشکات هم د هغه نه وی نو زه مشکات ته ناست یم په دې کې وکیل راغی نو چې وکیل راغی نو هغه دغه سړي په سفارش کې راغلی چې دا سړی دې پرېږدي نو هغه خبره د دې نه شروع کړه چې ما ته یې ګوره ته خو کشر طالبي او په چل نه پوهېږي او دا د اس پي سره او د ډي سی یو سره ته ملاقاتونه کوې ډي سی سره ملاقاتونه کوې او دا خو د چا وکالت کړی او په دې چلونو ښه پوهېږي نو هغه په دې خبرو ښه پوهېږي او چېرته به د سبا له ګډه وډه خبره کړې او بیا به موږ له دې کار کتلی نو هغه نه ما تپوس وکړم ما تا وکالت ویلی دی او ما کتاب الوکالت د چا نه ویلی دی وایي ما په انګریزۍ کې ویلی دی ما خو په مشکات کې ویلی دی او په هدایه کې مې ویلی دی نو مشکات والا او هدایه والا په کتاب الوکالت ښه پوهېږي که انګریزان پې ښه پوهېږي نو خو داسې مسلمان ورسې خو نشي ویلی چې انګریزان پې ښه پوهېږي نو غلی شو نو صابق صاحب ما ته بیا وایي چې یاره ته که په ژوند کې نور د اسلام هېڅ خدمت ونه کوې خو چې دې سړي ته دا خبره کړې ده بد دا ډېره ده چې په وکالت په هدایه والا ښه پوهېږي انګریز پې دومره نه پوهېږي تاسو زما په دې خبره ونه رسېدې نو دا مې دې دپاره دا خبره وکړه څه خبره وه چې قرآن بغیر د معلم نه نه زده کېږي نو اولنۍ خبره به دا په دماغو کې کښېنئ اولنۍ خبره به په دماغو کې دا کښېنئ چې قرآن بغیر د معلم نه او دا د تعلیم او د تعلم دا سلسله به روانه وي نو که ته ډېر زیات هم پوه خو بس دا قرآن زده کول غواړې او نجات حاصلول غواړې نو زه دا نه یم چې ما ته کښېنه که دا دې په دماغو زه لږ بد لګم چې یاره ستا نه خو یې نه زده کوم نو که زما نه یې نه زده کوې نو ما نه یې مه زده کوه د بل چا نه یې زده کوه خو چا ته خو به کښېنې ما خو دا نه دي ویلي چې زه په قرآن پوهېږم او بل څوک پرې نه پوهېږي زه خو ځان له د قرآن طالب علم یم نو چې ته د چا نه ښه پوهېږې او چا په باره کې د دا عقیده چې دی مې ښه پوهولی شو نو هغه ته کښېنه او کښېنې به د دې نه بغیر کار نه کېږي دا نه کېږي ته به په کټ کې ناستې او زه ځان له ګورم او په عربۍ پوهېږم او ډکشنري را سره ده ډکشنرۍ به دې ګمراه کړي پوهېږې په پښتو دا طریقه د اسلام نه ده دا طریقه د اسلام نه ده نو کار هم پکار دی او کار په هغه طریقه پکار دی چې کومه په هغه طریقه ونه شي نو د هغې بیا هغه فایده هم نه وي مونځ ته کوې خو په هغه طریقه نه کوې اودس کوې خو په هغه طریقه نه کوې ډوډۍ خورې خو په هغه طریقه ډوډۍ اډې خورې خو په ګډېدو یې خورې نو خلک به درته وایي چې ګډېږه مه خو کښېنه ډوډۍ وخوره که بیا د ګډېدو ټوله کېده بیا وروستو ګډېږه خو مکې خو ډوډۍ ته خلک ګډېږي نه کښېني ورته نو هر یو کار خپله طریقه غواړي کل شیء بمیچه کل شیء نو د قرآن نه د زده کړې دا طریقه ده ښه چې دا به د چا نه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته او عامو خلکو ته دا ووي صحابه کرامو ته دا ووي چې خذوا القرآن من اربعة خذوا القرآن من اربعة د څلورو خلکو نه به قرآن زده کوي من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب دا په بخاري کې روایت دی څلورو کسانو نه قرآن زده کوي نو دی هم د صحابه ته وي صحابه کرامو به بیا په خپله قرآن زده کو من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دی برای او د ابی ابن کعب په دروازه کې بناستو نو یو ځل هغه ورته وایي چې د خدای پیغمبر د تره زوی ته او تر هغلی دلته په دروازه کې ناست نو ما ته به خبر را کړی وی چې زه دننه یم نو زه به راوتی وی هغه وی نه هکذا امرنا ان نفعل باشیاخنا او کما قال موږ ته د خپلو استادانو سره د داسې سلوک حکم دی چې خپل استاد ته به دروازه نه ډبوم چې راوځه ما ته سبق ووایه او چې کله راووتو بیا به سبق ویم مولانا مودودي رحمه الله دا صدرا چې ویله صدرا پېژنئ ته یې پېژنې هم نه دا ځینې مولیان هم اوسه پورې مولیان هم نه یې پېژني صدرا چې مولانا مودودي ویله نو چې کوم د صدرا استاد نو هغه ورته وایي چې که داسې ټیم کې وی چې ته کله زما
ځای له راشي او مونږ سبق هم وایو خو د سهار بانګ لا نه شوی نو ټیک ده دغه ټیم ما سره شته او که نن وروسته نو بیا ما سره ټیم نشته نو مولانا مودودي به راته دی به بره چت کې به اوسېده او وایي چې راشي نو ټوخي به نه کوې چې زه راغلی یم خو که ما راته دروازه بېرته کړه نو راځي به نو مولانا مودودي به نوجوانو په هغه وخت کې د 17-18 سال عمر نو د علم دومره متلاشي او د علم دومره وږی نو چې راغی د سهار د بانګ نه به ګنټه یوه نیمه ګنټه مخکې راغی نو هلته به د هغه د دروازې لاندې د دیوال سوري ته به غلی کېناست کش کړپ به یې نه کاوه نو هغه به رایخ شو کله کله مولانا وایي هغه به ښه رایخ شوی او ښه به ما ته به پته لګېدلی و چې دغه د یخ دی خو بانګ به یې ووایي او ده به ما ته اډوم نه وایي چې راشه زه به داسې را روان شم دا به یې دې دپاره و چې ستا په دې ذهن کې د علم څومره قدر دی ته د علم څومره وږی کله کله به یې ما ته ووایي چې دروازه به یې کولاو کړه ویې لکه راځه نو سبق به یې راته ووایي او د سهار د بانګ نه مخکې به موږ سبق خلاص کړو پوهېږي په پښتو که نه نو علم طلب غواړي پوه شي په خبره او دا شوق غواړي نو دې صحابه کرامو په باره کې نبي علیه الصلاة والسلام دا ووایي چې د دې خذوا القرآن من اربعة د دې څلورو کسانو نه قرآن زده کوي نو دا څلور دا صحابه ورته ووایي نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به وایي عنهما وی مونږ ته دا حکم دی چې زمونږ د قرآن اهل علم نو مونږ به ورسره دا سلوک کوو چې هغوی به په خپل طبیعت او په خپله خوښه کله راووتو نو بیا به راته سبق او یو ځل بیا دی روانو نو د عبدالله ابن عباس دغه اوښ مهارې نیولی نو هغه ورته دا ولې داسې کې وی دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د رشتې قدر کوم ته د پیغمبر علیه صلات وسلام ورور یې په رشته کې نو دا یو بنیادي خبره ذهن کې کېنول غواړي چې پیغمبر علیه صلات وسلام خلکو ته وی دا قرآن او بیا د هغې نه بعد هغه احادیث تا زده کړي دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د حضرت عثمان رضی الله عنه چې غوره په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کي نو مخکې به یې د چا نه زده کوي او وعلمه به یې بل ته به یې ښیي دا د تعلیم او د تعلم دا سلسله انما بعثت معلما زه خو معلم را لېږلی شوی یم معلم نو چې پیغمبر معلم دی نو د هغې نه بعد او د عالمانو او د متعلمینو دا چې کوم صفات تا زده کړي دي په احادیثو کې نو دا چا په باره کې وایي وان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم رضا بما يصنع طالب علم د دې عمل د خوالي د وجه نه ملائک ورته وزرې غوړوي نو دا به د چا نه زده کوي که نه طالب علم هغه ته خو نه وایي چې کتاب راوالي او په کور کې بسترې ته او بالښت ته ډډه والي وي زه طالب علم طالب علم څه ته وایي نو طالب علم دغه ته وایي چې د چا نه زده کوي د چا نه زده کوي نو د قرآن د زده کولو طریقه دا ده اول خو په دې خبره ځان پوهېږي او بیا د هغې نه بعد به په دې بله خبره ځان پوهې کړي چې د قرآن مجید د تفسیر یو طریقه ده نو هغې باندې به بیا بحث کوو اوس وقفه وکوي